बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नूर इस्लाम के हर कले ګرانو کتونکو تیر پروګرام کې مونږه د زکات احکاماتو په اړه باندې خبرې اترې کړې وې چې د زکاتو څه احکامات دي، مونږ ته اسلام څه وایي چې تاسو به زکات په څه ټایم کې ورکوئ، په څومره شرعه کې به ورکوئ او دا په چا چا باندې فرض دی. په دې باندې مونږ خبرې اترې کولې. نن پروګرام هم چې کوم دی نو زموږ په زکات باندې، خو نن به مونږ د زکات په مصارفو باندې خبرې کوو چې زکات به مونږ چاله ورکوو. آیا کم داسې خلک دي چې هغه د دغه زکات حقدار دي او مونږ له څه داسې کول پکار دي چې مونږ هغه خلک وپېژنو چې هغه د اصلي حقدار دي او دا زکات خپل حقدارو خلکو ته ورسي. په دې باندې مونږ خبرې اترې کوو. تاسو هم که په دې اړه باندې څه کوېسچنز دي تاسو مونږ ته کالز کولی شي، میسیجز کولی شي. مفتي صاحب مونږ سره پروګرام کې موجود دی، هغوی به ستاسو د پروګرام دوران چې کوم دی نو هغوی د دغه سوالونو جوابونه درکوي. مونږ سره دا وخت پروګرام کې موجود دی مفتي عبدالغفار قادري صاحب. مفتي صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلي وایم. طبیعت مو ښه دی جي؟ الحمدلله. ګرانو کتونکو مونږ سره په دې پروګرام کې د نعتخوان برخه هم دا کوم کې چې مونږ تاسو ته ښکلي ښکلي نعتونه وړاندې کوو. د دغه نعتونو لپاره مونږ سره پروګرام کې موجود دی مفتي کاشف رضا. کاشف رضا تاسو ته هم پروګرام کې هرکلي وایم. مفتي صاحب تیر پروګرام کې مونږ ډېر زیات ډیټیل ډسکشن کړو د زکات په احکاماتو باندې، خو دا ټاپک دومره لوی و چې په یو پروګرام کې ختمېدل دا ګرانه وه. نو نن هم مونږ به زکات باندې خبرې اترې کوو. زکات په چاله ورکو؟ دا کم داسې مصارف دي چې مونږ هغه خلکو له زکات ورکو؟ دا کم دي چې مونږ یې وپېژنو چې دغه خلک په معاشره کې د دې زکات حقدار دي؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. الله کریم چې زکات په مسلمانانو باندې فرض کړی دی نو هغې دپاره بیا الله کریم احکامات هم بیان کړي دي. څنګه مونږ مونځ هغه کوو نو د هغې د طریقه کار پوره زده کوو چې چارندام به څنګه کوو، اودس بیا مونځ کې به کم کار کوو کم به نه کوو چې زموږ مونځ صحیح طریقې سره ادا شي. نو دغه شان زکات هم فرض دی، د دې هغه احکامات زده کول دا هم پکار دي چې زکات به چاله ورکوو، ځکه چې زکات چې هغه بې ځایه ورکړي شي نو د انسان هغه عبادت صحیح طریقې سره ادا نشي نو د عبادت هغه برکات هغه ته نه ملاویږي. بعضې خلک زکات ورکوي خو زکات هغه تیر پروګرام کې مونږ فایده دا بیان کړې وه چې مال ورته سوا کیږي نو کیدای شي د هغې مال سوا نه شي نو هغې نه به په دغې زکات ادایګۍ کې به څه کوتاهۍ څه کمۍ زیاتې به ته نه شي. او زکات فایده د مال پاکېدلو، آفتونو نه، مصیبتونو نه، تکلیفونو نه دغه مال هغه بچ کیږي. که زکات ادایګۍ باوجود یو سړی هغه نقصان کوي، تاوان کوي او د هغې کاروبار کې داسې آفتونه راځي، داسې مصیبتونه راځي نو هغه له سوچ پکار دی چې زما دغه زکات دغه ادایګۍ دا طریقه کار کې دي چې صحیح نه ده. ځکه چې د الله کریم کومه وعده ده هغه وعده رښتیا ده، هغې کې خبره کې څه شک شبه نشته. نو چې کله به کې زکات ادا کوي او بیا کاروبار نه ښه کېږي، زکات ادا کوي او نقصان نه بچ کېږي نو بیا دله په خپل دغې عمل باندې په دغې زکات ورکول باندې هغه توجه او غور کول پکار دی چې دې کې کوم ځای کې کمې زیاتې کېږي. نو زکات دپاره اهمه خبره دا ده چې انسان چې کله چاله زکات ورکوي نو هغې ته وګوري چې دغه سړی د زکات مستحق دی او که نه دی. نو زکات مستحقین الله کریم په خپله قرآن مجید کې بیان کړي سورة توبه کې انما الصدقات للفقراء. الله کریم فرمایي چې دا زکات دا د فقیرانو حق دی. فقیر چاته ویلی شي؟ یو خو مونږ په اردو پښتو په خپله ژبه کې فقیر وایو چې فلانې فقیر دی، فلانې داسې دی. نو یاد ساتئ فقیر چې دی هغه شریعت په نسبت باندې هغه سړی دی، یو تعریف یې دا دی هغه سړی چې هغه سره هیڅ نه وي، هغې سره د خوراک څښاک جامه پیزار دپاره، خپل ضروریات زندگی پوره کول دپاره، خپل بچو خرچه پوره کول دپاره هغه سره هیڅ نه وي. او یو تعریف علماو دا کړی دی چې هغه سره د نصاب نه کم مال وي. نو دا فقیر او مسکین دا چونکې د یو بل سره نږدې معنا ده نو ځکه بعض علماو فقیر معنا کړې ده، هغې علماو اکه معنا د مسکین کړې ده. بعض مسکین هغه معنا د فقیر هغه کړې ده، عربی ټکي دي نو دا یو بل سره نږدې دي. نو د دې معنا دا ده چې هغه سړی چې هغه سره هیڅ نه یا د نصاب نه کم وي. او یو معنا علماو دا بیان کړی چې کوم سړي سره د کال هغه بچو خرچه نه وي، د کال خرچې نه کم پیسې ورسره وي، د هغه د بچو څومره کال کې فیسونه دي، د هغه څومره خوراک څښاک جامه پیزار علاج معالجې دا چې کوم ضروري خرچې دي دغه خرچې نه پیسې ورسره کمې وي نو دغه سړی هغه فقیر دی یا مسکین دی. نو قرآن پاک رب ذوالجلال دغه مصارف په خپله بیان کړي دي دپاره دي چې مونږ صرف دغه خلکو له ورکو. صحیح. مفتي صاحب د دغه فقیر په اړه باندې هم کوېسچن کوو، دا نور مصارف هم بیانو، خو دا وخت مونږ سره یو کالر دی. جی السلام علیکم، څوک خبرې کوئ د کوم ځای نه؟ تاسو کایندلی د ټي وي आवाज کم کوئ، بیا به ستاسو کوېسچنز مونږ ته راځي. کله هم چې تاسو ټي وي ته لایف کال کوئ د خپل ټي وي आवाज چې کوم دی نو دا مکمل بند ساتئ. الو
جی جی څو خبرې کوي د کوم ځای نه؟ لیاقت خبرې کوم له سوات نه. جی جی څه به ویل غواړئ؟ ما مفتي صاحب سره مې یو کار دی. جی جی وای. مفتي صاحب پوهېږم که نه؟ جی ما یو خوب لیدلی و یو شپه مخکې جی چې په لاسو کې مې 2 کاڼي دي د زمرودو، خو ډېر ښایسته دي لکه. جی جی مفتي صاحب وایم چې لکه د دې دا معنا راته ووایي. صحیح، تاسو ته مفتي صاحب جواب درکوي. جی دا لاره چې دا په خوب کې دا د ژوند سفر دی. جی جی اور کاڼي قیمتي کاڼي ښایسته کاڼي چې دا د خدای پاک طرف نه نعمت دی، دولت دی، مال وغیرہ دی، دا به خدای پاک راتلونکي ژوند کې نصیب کی. نو خپل کوشش محنت که سټوډنټ دی، نوجوان دی، نو خپل سبق دی وي جی جی او که خپل سبق سر ته رسولی نو خپل روزګار کار روزګار او چې کوم محنت او چې خپل کوم کسب دی، کوم تعلیم کړی د هغې مطابق دی کوشش کوي. خدای پاک به مستقبل کې دې ته خدای پاک مخ برابر کړي، مال دولت به ورکړي. مفتي صاحب تاسو په مصارفو کې د فقیر خبره کوله. اکثر مونږ په خپل معاشره کې کتلي چې فقیر هغې ته ویلی کوم چې خیر غواړي. اکثر په دې لارو کوڅو کې مونږ ګورو، خو په دغه فقیرانو کې هم نن سبا چې کوم دی نو دا فرق نه کیږي چې آیا دا ضرورتمند دی که نه. څه خلکو دا پیشه هم جوړه کړې چې هغه سحر روزي زه به خیر غواړم، ماښام کور ته ځي او ځان سره ښه ډېرې پیسې یوسي، بیا سحر روزي مکمل دا د هغه یو روټین وي. آیا په دې کې مونږ فرق کولی شو، دغه خلکو ته ورکولی شو؟ جی اسلام تعلیمات دغه پیشور ګدګر او د سوالګر دپاره ښه واضح دی. جی بخاري شریف کې حدیث پاک دی، نبی علیه صلات والسلام مبارک مونږ تاسو ته سبق پرېښی دی چې تاسو کې یو کس هغه په اوږه باندې د ځنګل نه لرګي روړي او هغه خرڅ کړي، جی دا د دپاره غوره دی نه چې د خلکو نه سوال کوي، څوک به ورله صور کړي، څوک به ورله صور نه کړي. نو مقصد دا چې نبی علیه صلات والسلام بعد د خپل کسب محنت د خوارې سبق ورکړي چې تاسو خپل منډې تړې وښئ، تاسو خپل محنت کوئ، تاسو یو لاره ځان ته برابر کړئ د رزق ګټلو، نو هغې کې به خدای پاک برکت واچي، هغه تاسو دپاره ښه دی. صحیح. نو نبی صلی الله علیه وسلم بعد د سوال نه ډېر سخت منع کړی دی چې انسان چې دغه ګرځي بازار کې او کوڅو کې یا کورونو باندې هغه خلکو نه سوال کوي. یاد ساتئ چې دا کوم چې زموږ په معاشره کې بعضې خلک واړه واړه ماشومان یي، واړه واړه جنکۍ ورسره ښځې او هغه په اډو کې بسونو سټینډ کې او لارو کوڅو کې روډونو باندې هغې ګرځي او دغه سوال، نو دا د دوی یو پیشه ده. جی دوی ځان له پیشه جوړه کړې ده. دغه شانتې کس له پیسې ورکول دغه سوال چې دا ګناه ده. اسلام سوال نه منع کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم بار سوال صرف هغه سړي دپاره روا دی چې کوم سړی بالکل د خپل ضروریات زندگی پوره کول نه عاجز راغلی وي یا جسمانی معذوره وي او یا د هغه معاشي حالت دومره خراب شوي چې هغه خپل منډې تړې باندې خپل کسب خپل محنت مزدورۍ باندې هغه خپل ضروریات نشي پوره کولی. صحیح. نو سوال صرف حاجتمند دپاره دی. که یو سړی هغه لاس وخت مزدوري کولی شي، خپل ضروریات پوره کولی شي، هغه بیا سوال کوي، نو دا ګناه ده. نو اسلام دا تعلیم راکړي چې ګناه په کار کې بل سره تعاون به نه کوې. صحیح. نو دغې خلکو له زکات ورکول دی په دې باندې مضبوطول دي چې ته هغه محنت مه کوه، تعالی ته خلک پیسې درکوي. صحیح، دا عادي جوړول دي. جی صحیح. دا هم سره یو بل کالر هم دی. جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ ابراهیم شاه خبرې کوم جی سوات نه. جی تاسو اول کوېسچن ویلو نه داسې چلو کوي چې د خپل ټي وي اواز تاسو کم کوي، هله به ستاسو کوېسچن موږ ته کلیر راځي. ښه جی ښه. جی سوال هم څه دی؟ تاسو خپل سوال وکړئ. سوال زموږ دا دی جی چې دا کوم خلک چې معاشره کې سوال کوي او پیسې غواړي، نو آیا دا د ریاست ذمه داري نه ده چې دا کنټرول کړي؟ صحیح. تاسو ته مفتي صاحب جواب درکوي. مفتي صاحب زموږ هم په دې باندې ډسکشن روان و، باقاعده موږ اکثر کتلي چې زموږ ضلع انتظامیه هم په دې پسې مختلف مهم چلی، هغې چې کوم دی نو رانیسي، د دغه اډو نه یې رانیسي، د دغه مختلف بازارونو نه دغه څیزونه هم روان دي. ریاست چې کوم دی نو هغه هم خپل کوشش کوي. بالکل دا یو داسې وبا ورته ووایه، داسې یو تکلیف، داسې یو مشکل ووایه چې دا به صرف ریاست د وجه نه کنټرول کېږي. دې کې زموږ ذمواري هم ده او زموږ ذمواري دا ده چې موږ دغې خلکو له صدقات او خیرات او زکات نه ورکو. صحیح. چې نه ورکو نو د دې هغه حوصله، د دې هغه چې کوم تمه ده هغه به ختمه شي. ټیک. چې کله کومې پورې خلک دې ته ورکړه کوي نو دې ته به دا ښکاري چې دې کې ګټه ده. صحیح. نو د ریاست هم ذمهداري ده، ورسره زموږ خلکو ذمهداري هم جوړیږي. ځکه یاد ساتئ چې د تیر پروګرام کې موږ دا خبره کړې وه چې دا زکات صدقات د دې ټول نه اول حقدار چې هغه نږدې خپل دی. صحیح. هغې کې بنیادي فلسفه هم دغه ده چې نږدې خپل د هغې د حالاتو نه انسان خبر وي.
انسان ته پته وي چې د ده معاشي حالت څنګه دی، د ده بچو تعلیم خرچې څنګه دي، د ده د علاج معالجې خبره څنګه ده. نو دا نږدې خپل کې فلسفه دغه ده چې انسان ته د هغې پوره هسټري معلومه وي. صحیح. دغه فاینانشلی حالت انسان ته معلوم وي، معاشي ضروریات هغه ته پته وي چې د ته کوم یو شي ضرورت دی، د ته کوم شي حاجت دی. نو انسان ته چې کله دغه خبرې معلوم وي نو بیا هلته کې ورکوي، نو دی یو مستحق ته بیا مدد کوي. صحیح. مفتی صاحب اکثر په ګاونډ کې یا په مالت کې هم چې کوم دی دغسې غریب خلک او بیا په فیملی کې هم غریب خلک نو آیا ګاونډ کې دا ورکول پکار دي که نه خاندان کې ورکول پکار دي دغه زکات؟ جی زکات کې ټول نه اول حقدار چې هغه خاندان کې یو غریب دی. صحیح. او په خاندان کې بیا ټول نه زیات حقدار څوک دی نو هغه رور او خور دی. که د یو کس ماما هم هغه غریب دی، ترو هم غریبه ده، رور هم غریب دی، مستحق د زکات دی، خور هم ده یا خورزه ده یا رواره ده یا رویره ده. نو اول کې ماما اور دغه ترو چې دا لرې رشته ده، رور او خور دا نږدې رشته ده. صحیح. نو اول به نږدې رشتې له به زکات ورکول شي، دا هغې حقدار دی. لرې رشته بیا وروستو حقدار دی. اول دا رور دی، رواره دی، خور ده، خوری دی، خورزه ده، دا رشتې نږدې دي، اول حقدار دی. او حدیث پاک کې راځي نبي علیه صلات وسلام وفرمایي چې څوک دغه خلکو له زکات ورکوي، صدقات ورکوي، په دې باندې د باراني سړي په مقابله کې 2 اجر او ثواب ملاویږي. صحیح. یو د خپلولۍ خاطر او یو د زکات او د خیرات ورکول هغه اجر او ثواب. نو ټول نه اول موږ خپل خاندان کې پکار دی. خپل خاندان نه چې کله موږ زکات به الله بار وباسو، بل به ورکو چې بهر خپل خاندان کې څوک مستحق پاتې نشي او بهر بیا ګاونډ کې بیا انسان زکات ورکوي. صحیح. مفتی صاحب دا خبرې به زموږ اترې جاری وي، خدا هم سره بل هم کالر دی. جی څوک خبر کوي د کم ځای نه؟ بشیر خبر کوم سواد نه. جی څه به ویل غواړئ؟ کایندلی تاسو د خپل ټي وي اواز کم کړئ. جی تاسو اوس زمونږ اواز تاسو ته درځي؟ تاسو چې کله هم کال کوئ نو کایندلی د خپل ټي وي اواز تاسو کم ساتئ. د هغې نه پس به چې کم دی نو ستاسو کم کویسچنز وي، کم سوالونه هغه به ټیک ټاک راځي او مفتی صاحب به ستاسو سوالونو جوابونه درکوي. نو هغه چې کم دی کې ګیپ راځي هغه ګیپ به ختمي او ستاسو سوالونه موږ ته په صحیح طریقې باندې راځي. دا ټول لایف کالرز لپاره دا میسج دی چې کله هم تاسو کال کوئ نو ټي اواز کایندلی کم ساتئ، بیخي ختموئ، نو هله به ستاسو کویسچن موږ ته صحیح راځي. جی اوس تاسو څه کویسچنز وي تاسو موږ ته ویلی شئ؟ حاجی اول تاسو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کویسچنز وایي. مفتی صاحب څنګه حال دی؟ خیر دی الحمدلله. مفتی صاحب زما یو 2 بچي دي که نه؟ جی. هغه معذوره دي. صحیح. او د وخت سره هغه کمزورۍ طرف ته روان دي. صحیح. نو ما یې د دوی په هغه کې راته یې څه وظیفه ووایي یا د دوی لپاره ما ته څه دغه وکړي نه جټکي به راځي، جټکي کنټرول کېږي نه، علاج مونږ کوو. صحیح. تاسو ته مفتی صاحب جواب درکوي. جی دغه ورور ته خواست چې دی د سوره فاتحه موږ ته الحمد وایي. سوره فاتحه دا 41 پیره وایي، روزانه 41 پیره او 41 ورځو پورې به دا وظیفه کوي. خو یو کار به صرف یو شانته چینج کړي چې کله آمین آخر کې وایي نو هر ځل به آمین 3 پیره وایي، آمین آمین آمین. او هر ځل باندې ابتدا کې به بسم الله الرحمن الرحیم به هم وایي. هر ځل به بسم الله وایي اول کې او آخر کې به 3 ځله آمین وایي. او دغه طریقې باندې 41 پیره سوره فاتحه دا مور هم ته کولی شي، پلار هم کولی شي، رور هم کولی شي، بل څوک کور کې هغه هم کولی شي. او ماشوم به دم کي او بوبو ته دم کي دا بوله ورکي. امید خدای پاک به انشاءالله ښه کړي. صحیح. مفتی صاحب خپل زکات مصارفو ته راځي، یو خو پکې فقیران چې کوم دی نو هغه وشو، دویم چې کوم مصارف دي هغه پکې څوک دي چې موږ دویم حق د چارې چې چاله به ورکو؟ جی زکات کې هغه وختي سوال کې زما لږ شانته خبره ډیټیل کې پاتې وه چې بعضې خلک دغه پیشور خلکو له چې کوم چا پیشه جوړ کړی دی، هغې کسب جوړ کړی دی، هغې دغه زکات ورکوي. نو هغې کې بیا علماو دې خبره وضاحت کړی دی چې داسې یو کس چې هغه پیشور دی خو هغه سره د زکات د نصاب نه کم مال دی، هغې د وجې نه خو به د هغې هغه زکات ادا شي. او که چېرې هغه کس چې دی هغه مالدار و نو بیا د هغې هغه زکات ادا نه شو، پیسې لاړې خو زکات ادا نه شو. نو ځکه دغه خلکو نه زکات ورکول نه ځان ساتل پکار دی، ځکه چې دوی کسب جوړ کړي، دوی روزانه دومره پیسې ګټي چې عام مزدور چې دی هغه په مزدورۍ باندې نشي ګټلی. نو دغه خلکو له پیسې ورکول په ځای باندې انسان دی هغې کسانو له پیسې ورکړي چې کوم کسانو ته د معلوم دی، د دې ماضي ورته معلومه، د حال ورته معلوم دی چې دغه سړي دغه پوزیشن دی نو هغه له دې زکات ورکوي.
او که چېرې مونږ یو کسبګر له چې کوم د مونږ سره کلي معاشره کې کار روزګار کوي که هغې له زکات ورکول غواړو نو هغې یو بله طریقه هم شته چې هغه اسلام د هغې تحسین هم کړی دی د هغې ښه والی هم بیان کړی دی چې انسان چې کله دې سره معاملات کوي دې نه څه اخلي را اخلي نو هغې کې دې د زکات نیت وکړي او پیسې وله سوایي ورکړي یو ګلکار کور ته راغلی دی هغه ګلکار چې دی هغه غریب دی مزدوري کوي او پیسې لګوي مزدوري کوي پیسې لګوي هغه سره بچت نشته هغه ضروریات دي هغه ضروریات دپاره انسان دغې کسانو ته اضافي پیسې ورکولی شي زکات نوم دی ورته نه اخلي زکات صرف په نیت باندې ادا کیږي چې ورکوونکي زړه کې نیت کړي وي په دې باندې هم زکات ادا کیږي نو دغه شانته کسبګر چې کوم زموږ په کلي معاشره کې لګیا دي هغې اگر چې نوکر دي اگر چې هغې یو مزدوري کوي یو محنت کوي یو کسب کوي خو د هغې د وجې نه د هغې ضروریات نه پوره کیږي د هغې چې کوم سهولیات دي هغې ته کوم حاجات دي هغه نه پوره کیږي نو دغه شان د خلکو له انسان هغه دغې یو ښه طریقې باندې زکات پیسې ورکړي نو دا ښه ده د دې نه چې انسان په دغې کوم لارو کوڅو کې پیشور ګرځي هغې له ورکړي ځکه چې دغه کسب کوونکی سړی دغه پیسې به کور ته یوسي خپل بچو د خپل حاجات او ضروریات کې به ولګي او دغه کسبګر چې دی نن ورته څونه پیسې میلو شي سبا بیا هم روزي بله بیا هم روزي هغې دغه کسب پرېږدي نه نو دغې په ځای باندې هغه خلکو له چې کوم خپل کلي علاقې معاشرې په خاندان کې چې دغه شانته کسان وي هغې له زکات ورکول دا ډېر غوره دي صحیح مفتي صاحب د فقیرانو نه پس چې کوم دی نو اسلام موږ ته د زکات کم مصارف بیان کړي چې نور کوم داسې خلک دي چې هغې له موږ ورکوو جی قرآن پاک کې الله جل شانه مصارف د زکات تقریبا 8 بیان کړي دي 8 مصارف دي نو هغې کې بیا ورپسې عاملین دي زکات راټولونکي جی اسلام د دې خبرې اجازت ورکوي چې کوم سړی زکات راټولولو باندې هغه مقرر شو لکه هغې محکمه زکات کې وي او د خلکو د بینک نه یا چې کوم د حکومت د لاندې ادارې دي او مالیاتي ادارې دي هغې نه هغې کټینګ کوي نو دغې کسانو له تنخواه هم حکومت چې دغې زکات هغې پیسو نه ورکولی شي اگر چې هغې پخپله مالداره دي هغې په خپل کور کې مالداره دي هغې صاحب نصاب دي په هغې باندې داسې زکات نه کیږي څوک له ورکړي خو هغې لګیا دي دغه زکات راټولي محکمه زکات کې هغې ډیوټي کوي او زکات هغه خلکو هغه معاملات سنبالي نو دغه شانتې خلکو له حکومت د زکات پیسې هم ورکولی شي دې نه علاوه نور چې کوم مصارف د زکات دي نو هغې کې دا خبر نشته خو دغه سړی چې کوم زکات راټولولو باندې یا زکات په محکمه کې ډیوټۍ باندې مصروفه دی هغه پخپله مالداره وي خو هغه زکات فنډ نه حکومت هغه له زکات هغه پیسې بطور تنخواه بطور معاوضه د هغې هغه چې کوم اجرت دی په هغې طور باندې هم ورکولی شي صحیح بیا مفتي صاحب د عاملینو نه پس په دریم نمبر باندې دی کې په څوک راځي جی هغې نه وروستو هغه خلک چې هغه اسلام ته مایله کول غواړي چې کوم خلک اسلام نه بهر دي او اسلام ته مایله کول غواړي نو نبي علیه الصلاة والسلام به په خپل ژوند کې هغې دغه شانتې خلکو له هم ورکړي دي یا کوم خلکو عقیده ایمان کمزورې دی هغې په ذهن کې په اسلام په باره کې کوم شکوک او شبهات لري خو مسلمانان دي د هغې شکوک او شبهات ختمول دپاره د هغې تسلی دپاره هم اسلام دې خبرې اجازت ورکوي چې هغې خلکو له چا ایمان کمزورې دی هغې له ورکړي خو دې دا قسم چې کوم دی مؤلفت قلوب دې ته عربی کې ویلی شي چې د هغې زړونه مضبوطول غواړي هغې زړونه اسلام ته مایله کول غواړي دې په باره کې بعض علما وي چې نن زمانه کې اسلام مضبوط دی اسلام تعلیمات ښکاره دي نو څوک اسلام ته راځي را به شي او که څوک نه راتلل غواړي نو دغې طریقې باندې اسلام ته مایله کولو ضرورت نشته خو نور علما وي چې دا د نبي علیه السلام باره په زمانه کې وو قرآن پاک کې شته نو چې کله د هغې حاجت وي ضرورت وي نو د زکات فنډ نه دغه شانتې خلکو له هم فنډ ورکول هغه جایز دي صحیح ګرانو کتونکو زموږ دا خبرې اترې به جاري وي او په دغه نور مصارفو باندې به هم مونږ خبرې کوو چې کوم داسې په معاشره کې دغه خلک حقدار دي چې هغوی ته مونږ خپل زکات ورکولی شو نو په دې باندې به خپل مونږ بحث جاري ساتو اوس یو وړې شان دمې طرف ته کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی نن مونږ خبره کوو د زکات په مصارفو باندې چې زکات په مونږ چاته ورکوو آیا زموږ په معاشره کې کم داسې خلک دي چې هغه د زکات حقدار دي په دې باندې زموږ خبرې اترې جاري دي که ستاسو هم په دې اړه باندې څه کوېسچنز دي تاسو مونږ ته لایف کالز هم کولی شي میسیجز هم رالیږلی شي مفتي صاحب مونږ سره پروګرام کې موجود دی هغوی به ستاسو د سوالونو جوابونه درکوي خو لایف کال چې څوک هم کوي نو کاینډلی تاسو د خپل ټي وي اواز چې کوم دی هغه بیخي په مزه باندې ساتئ مفتي صاحب مونږه د زکات مصارف بیانول تقریبا 3 شوي څلورم داسې کم مصارف دي چې هغه
په دغه اتو کې شامل دي او هغه خلک حقدار دي چې موږ هغوی ته زکات ورکړو؟ جی اسلام چې کله راغلی نو هغه وخت کې په معاشره کې غلامي هم د ډېر پخوا زمانه را روانه وه. جی نو اسلام مقصد هغه دا دی چې انسان د مجبورۍ نه، تکلیف نه او د مصیبتونو نه خلاص شي. جی اسلام راغلی دې دپاره دی، زکات فرض کړی هم دې دپاره دی چې غریبانو غربت ختم شي، د غریبانو هغه تکلیفونه ختم شي، هغې هم خپل ضروریات، خپل سہولیات، خپل حاجات هغه پوره شي. صحیح. نو هغه معاشره کې دغه معاشره کې چې کله نبي صلی الله علیه وسلم به تشویق غلامان هم وو، نو اسلام دې خبرې سبق هم ورکړو چې تاسو دا د انسان چې کله انسان غلامي ده نو دغه هم ډېر لوی تکلیف دی چې د انسان غلام دی. نو اسلام دغه تعلیم ورکړو چې تاسو دغه پیسې دغه غلام له ورکړي چې هغه خپل مالک له ورکړي او خپل ځان آزاد کړي. صحیح. نو اسلام دغه غلام له هم پیسې دې غرض باندې ورکول چې هغه مالک له ورکړي او خپل ځان آزاد کړي، د دې خبرې تعلیم هم ورکړی دی. نو دې دپاره هم نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به دغه زکات هغه پیسې استعمالېدې. خو بیا اسلام دومره ښایسته دین دی چې نبي صلی الله علیه وسلم بارک هم تعلیمات ورکړي چې چا غلام آزاد کړه، د هغې هر یو اندام په عوض کې به خدای پاک جهنم نه د ده اندام آزاد کړي. نو صحابه کرام به غلامان آزادولو. صحیح. نو دې سره معاشره نه هغه غلامي ختمه شوه. نو اوس هغه غلامان نشته، نو ځکه اوس هغه غلام آزادېدو دپاره هغه پیسې خرچېدل، هغه مصارف او مصرف هغه هم نشته دی. صحیح. او هغې نه وروستو بیا یو بل مصرف. مفتي صاحب دا 5 نمبر به بیانو، خو دا هم سره یو کالر دی. جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ انور خبرې کوم جی ماردان نه. جی څه به ویل غواړئ؟ یو خدا دی جی چې دوه مخکې هم مفتي کرم الله صاحب په دې باندې خبرې کړې دي. جی جی. او تاسو هم په دې موضوع باندې خبرې کوئ. صحیح. جی د دې پیسو نه علاوه د دې بعضې خلکو سره چې څاروي دي قسمه قسم، جی چیلۍ دي، ګړي دي، اوښان دي، اسونه دي، میښې دي، غواګانې دي، د دې د زکات تاسو خبره نه ده کړې او دې بعضې خلکو ته دا علم اړوسته ده. صحیح. په دې څاروو کې هم زکات کېږي ځکه چې بې شماره ګړي د خلکو سره خو زکات نه ورکوي. صحیح. ټیک. او دویم سوال مې جي دا دی چې زما یو نوسی دی چې د 15 کالونو زیات دی. جی. هغه جي په خبرې واضحه نشي کولی. صحیح. دا یې چې جي په اپریشن شوی او بیا 2 میاشتې هسپتال کې پروت و لا جوړ و. صحیح. اوس یې عمر د 15 کالونو زیات دی، خو نور هر شي روغ دي، ډاکټرانو ته هم وښودوي چې د پروژې ټولې هر څه روغ دي، خو خبرې چې دي وضاحت سره نشي کولی. زه بجلي لاړه دي، موږ نه بجلي لاړه دي. صحیح. تاسو ته مفتي صاحب جواب درکوي. مفتي صاحب د دې خو لومبی کوېسچن چې کوم دی زکات حوالې سره دی. جی زکات حوالې سره به د پروګرام آخر کې دی له تفصیلي جواب ورکوم. جی جی. چې اوښانو کې چې کله 15 اوښان چا سره وي نو هغې کې یو بیزه ده. نو دغه اسلام د دغه ځناورو هغه زکات هم بیان کړی دی، خو دا لږ شانې ډیټیل کې خبره ده. اصل کې زموږ په کلي معاشره کې چې کوم څاروي خلک ساتي نو د هغې زکات ځکه نه بیانېږي، مونږ تېر پروګرام کې نه بیان کړی یا اوس نه بیانو، چې د هغې یو بنیادي وجه ده. هغه بنیادي وجه دا ده چې اسلام د هغې څاروو باندې زکات ایښی دی چې هغه کال اکثر موده کې بهر سریږي. صحیح. هغه په ځنګل کې سریږي، هغه په شاړه کې سریږي، هغه په غرونو کې سریږي چې د هغې کې د مالک هغې باندې خرچه نه کېږي. صحیح. نو نن سبا چې کوم خلک څاروي ساتي نو هغې که میښې کور کې یا په خپل باړه کې د خپل فارم کې ساتلي نو هغې دپاره په پیسو باندې خوراک اخلي. که غواګانې ساتلي، که بیزې ساتلي، د هغې دپاره خوراک څښاک د خپل کور نه انتظام کوي. نو دغه شانته ځناور چې د هغې خوراک څښاک په مالک باندې وي، اسلام په هغې کې زکات نه دی ایښی. صحیح. نو ځکه دغه اکثر چې دغه مسایل نه بیانېږي. اسلام چې کله راغلی و نبي صلی الله علیه وسلم بار په زمانه کې خلکو به اوښان ساتل، ګډې بیزې به ساتلې، خو هغه وخت کې په عرب معاشره کې اوس هم دغه شانته دی. هلته کې ډېرې غټې غټې شاړې دي، څوک حج عمرې تلي د هغوی ته پته ده چې هلته کې آبادۍ کم دی او دغه ځمکه او دغه علاقه چې دغه ډېر لویه ده. نو زموږ په دې کلي معاشره کې چې اکثر لکه ټول نه یادوم، اکثر داسې وي چې هغې کوم خلکو څاروي ساتلي هغوی له دوی په خپله خوراک ورکوي، په خپل خوراک باندې هغوی ساتي. نو دغه شانې څاروو کې بیا اسلام زکات نه دی ایښی چې روزانه د مالک په هغې باندې خرچه کېږي نو په هغې باندې بیا زکات نشته دی. او که چېرې داسې اوښان څوک ساتي چې هغه بار سریږي، داسې ګډې بیزې څوک ساتي چې غر کې پاتې کېږي او هغه بهر سریږي، نو دغه شانتې 40 ګډو بیزو کې بیا اسلام یوه ګډه یا یوه بیزه هغه زکات ایښی دی. 15 چې کوم اوښان دي چې کله 15 اوښان دي نو هغې باندې کال تیر شي او کال اکثر مو دغه کور نه بار خوراک کوي، هغې باندې مالک خرچه نه راځي.
نو بیا په هغې کې یوه بیزه ده. نو اسلام دغه زناور د زکات هم بیان کړی دی، خو زموږ علما دغه زموږ په معاشره کې دا مسایل ذکر نه بیانېږي چې موږ آبادۍ اکثر په شدې هغه کلي او دغه خاریه کې دی، هلته کې څوک څاروي ساتي نو هغې له خوراک په خپله انتظام کوي، او چې کله په خپله انتظام کوي نو د ده خرچه هسې هم شروع ده، نو د ده باندې بیا اسلام بله خرچه نه ده ایښې چې کله هغه بهر سریږي نو په هغې باندې د مالک خرچه نه کېږي، او کال په کال هغه بچي روړي او هغه مال سیوا کېږي نو په ده باندې د ده خرچه نه کېږي او مال هم سیوا کېږي، هر کال یې څاروي بچي روړي نو هغې د وجې نه بیا اسلام په هغې باندې زکات ایښی دی. صحیح. مفتي صاحب د دې یو دویم کوېسچن و چې یو ماشوم دی هغه واضحه خبرې نشي کولی، هغې دپاره دې څه وظیفه غوښتې ده؟ جی هغې دپاره دا یو مجرب وظیفه ده، یا قدوسو د پاک نامو کې 100 پیره دا وظیفه وکړي، ماشوم دم کي هغه اوبو له دم کي، هغه اوبو څومره دا ماشوم څښلی شي دومره اوبو له دم کي دا وله ورکوي روزانه، انشاءالله دا ماشوم خبرې به شروع کړي. صحیح. دا وخت موږ سره یو بل کالر هم دی. جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ سر له زیارت نه خبره کوم، ساکلي مفتي صاحب سر. جی جی څه ویل غواړئ؟ سوال مو دا و سره د نان کسټم پیډ ګاډیانې څنګه دي سره د خرید فروخت صحیح دی که غلط دی؟ سر چلاوې صحیح دی که غلط دی؟ دا نان کسټم پیډ ګاډیانې ولې خو مونږ ټیکس بیا بیت المال کې نه جمع کېږي نه؟ جی دا څنګه بیت المال تاوانه څه دي که څه وجوهات دي که صحیح دي د نان کسټم پیډ ګاډیانې؟ اکثره زموږ په پښتنو قبایلو کې نان کسټم پیډ ګاډیانې چلیږي او د هغه ټیکس چې دی موږ ګورمنټ ته نه جمع کوو، په پټې راولو چلوو یې، خو ګورمنټ هم نرمي کوي، سخت نه را سره کوي. نو آیا دغه موږ غاړې په بندېږي که نه په بندېږي، یا څه طریقه یې چې موږ دا چې ګناه لري نه لري دا ګاډه څنګه سره د چلاوې صحیح دی یا غلط دی؟ مفتي صاحب که په تفصیل باندې جواب راکړي ډېره مننه به وي. صحیح. ته مفتي صاحب جواب درکوي. مفتي صاحب اکثر مونږ وګورو په دغه زمونږ قبایلي ضلعو کې یا کوټه بلوچستان که مونږ وګورو په هغې کې څه ځایونو کې داسې چې دغه نان کسټم پیډ ګاډي چې کوم دی هغه چلي، که مونږ اوس وګورو نو په سوات کې دلته دیر کې ملکن چې کوم پوره ډیویژن دی داسې نور زمونږ قبایلي علاقې دي هغې کې نان کسټم پیډ ګاډي چلي، باقاعده حکومت دوی ته اجازت ورکوي چې په دغه علاقو کې تاسو نان کسټم پیډ ګاډي چلولی شي. او بیا که مونږ وګورو دا اکثر په دغه بارډرو باندې راځي، په دې باندې کسټم ډیوټي نه وي پې شوي، بیا دا بلوچستان او په دغه علاقو کې راځي، کوټې نه راځي، نو دوی وایي چې آیا مونږ دغه ګاډو کاروبار کوو، دا نان کسټم پیډ ګاډي اخلو خرڅو، دا جایز دی؟ جی اصل کې اسلام د دې خبرې سبق ورکوي چې انسان کوم ځای کې پاتې کېږي د هغه ځای قوانینو خیال وساتي. جی نبی علیه الصلاۃ والسلام په دور کې مکه مکرمه کې صحابه کرام پاتې کېدل، جی هغې د هغه ځای قوانینو هغه ځای چې کوم طریقه کار و هغې مطابق ژوند تېرولو. حبشه کې صحابه کرام پاتې کېدل، هغه نان مسلم ملکونو، هلته کې هغوی به پاتې کېدل د هغه ځای قانون مطابق به هغوی ژوند تېرولو. نو کوم ځای کې انسان پاتې کېږي هغه ځای مطابق به ژوند تېروي. نو زموږ دا چې کوم علاقه ده زموږ بعضې خلک ورته رات وایي، بعضو ته ایجنسۍ وایي، دې ته علاقې ته رات وایي. نو چې کوم ایجنسۍ دي هغې دپاره قانون دا دی چې هلته کې به دوی نان کسټم پیډ ګاډي چلولی شي، نو هلته کې د هغوی هغه چلول حکومتي او قانوني لحاظ سره ټیک دی، نو بس ټیک ده. او چې کوم ښکته علاقې ته هغوی راځي او بیا رشوت ورکوي او دلته کې راځي، یا دا بیا غلط کار دی. چې دلته کې راځي نو هغوی خپل ګاډی کسټم پیډ کړي، هغې نه وروسته بیا ګاډی راوړي. او دغه نان کسټم پیډ ګاډی هغه اصل خرڅول ځکه جایز دي چې وروسته په دې باندې کسټم هم ادا کیدی شي. او که کسټم نه ادا کیږي نو خپل ایریا چې ولا کوم حکومتي قانوني او شرعي لحاظ سره هغه مقرر دی چې دې کې تاسو ګرځولی شئ، نو هغې کې ګرځول جایز دي. نو دغه شانتې شي دغه اصل خرڅول دا بالکل جایز. مفتي صاحب دې کې یو خبره بیا بله چې دغه د کله د دغه بارډرو نه راځي دلته کې په دې لارو باندې، او بیا دلته زموږ ملکان یا سوات ته رارسي یا نور داسې زموږ کوم ایجنسۍ دي هغه ځایونو ته رارسي، نو بیا د هغې دپاره باقاعده چې کوم دی کرایانې اخیستې کېږي، دا په پټه باندې راوستلی کېږي، ایلیګل وي. په دغه لارو چې کله راځي دا ایلیګلي، نو آیا دغه کاروبار هم بیا جایز دی که نه؟ دا بیا ناجایزه دی ځکه چې دا په ایلیګل طریقه باندې راځي، په غلا باندې دوی په دغه په لارو باندې روباسي او دغه ایجنسو طرف ته دی راولي. اصل کې کوم یو چیز چې ایلیګل شو هغه شریعت هم هغې ته ایلیګل وي چې قانوني لحاظ سره ملکي قانون کې یو کار خلاف قانون دی. نو اسلام هم دې خبرې سبق ورکوي چې انسان د خپل
قاعده قانون د لاندې ژوند تیر کړي. نو که چېرې دوی د بلوچستان نه دلته کې ګاډې راوړي نو حکومت اجازت ورسره نه وي او صرف رشوت په بیس باندې دوی دا کار کوي، نو رشوت ورکول ناجایز وي، دا کار هم ناجایز دی. صحیح. او که چېرې داسې ده چې حکومت اجازت ورکړی دی چې انسان ګاډې هغه نان کسټم پیډ کراچۍ نه راولي او سوات کې استعمالولی شي، هلته چلولی شي، نو لارې کې که چېرې یو حکومتي اهلکار رشوت غواړي، یو سړی رشوت غواړي، نو چونکې دا خبره قانوني توګه باندې برابره ده چې یو سړی سوات ته ګاډۍ بوتلی شي او هلته کې بیا دا ګاډۍ چلولی شي، نو دغه سړي هغه اهلکار هغه رشوت اخیستل دا ناروا دی. صحیح. که څوک هغه خپل ګاډۍ سوات ته بوتلو دپاره صرف دې دپاره پیسې ورکړي چې زما دا ګاډۍ سوات ته ورسېږي هلته استعمالوم، نو دغه سړی مجبورۍ د وجې نه دې نه بغیر هغه نه پرېږدي، نو دغه سړی ورکولو باندې ګناهګار نه دی، خو اخیستونکي هر حال کې بیا ګناهګار دی. صحیح. ټیک. دا هم سره یو بل کالر هم دی چې څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مانور خبرې کوم د پېښور نه. جی څه به ویل غواړئ؟ زما دا سوال دی مفتي صاحب، ما خوب لیدلی دی که نه چې زه چېرته واده له تللې یم او ما نه سینډل روک شوي دي پیزار د خوب. صحیح. او چې زه واپس راخېږم ګاډي ته زه وګورم زما په خوب پیزار نه زه بیا لاړه شم، په داسې تک تور ته مې هېڅ هم نه ښکاري، زه ګرځم په هغه تیاره کې او ځان له پیزار له تاسو ته ما ته میلاو نه شي. صحیح. تاسو ته مفتي صاحب جواب درکوي. او یو بل سوال دی. جی. دا تلاوت سجده سره د قرآن دا چې تاته یاد نه چې څومره ختمونه شوي څومره نه شوي، دا ټول دې څنګه استاده دا دې څومره کوو بیا؟ صحیح. تاسو ته مفتي صاحب جواب درکوي. جی دا خور چې کوم خوب تعبیر خبره وکړه، خوب تعبیر په خوب کې دغه پیزار لیدل د دې مختلف تعبیرونه وي چې واده شوې ښځه وي نو هغې دپاره خاوند هم کیدی شي، هغې دپاره نږدې خپلوان هم کیدی شي، او که ناواده کړې ده نو بیا د ژوند هغه بعضې چې کوم سهولیات دي کوم د ده هغه حاجات دي هغې طرف ته اشاره ده. راتلونکي ژوند کې څه مشکلات تکلیف ورته پېښېدی شي نو الله جل شانه باندې معافي غواړي، د خپل ګناهونو صدقه او خیرات دې کوي، نو راتلونکي تکلیفونه بیا خدای پاک انسان نه لرې کوي. صحیح. مفتي صاحب مونږه د زکات هغه مصارف بیانول، خو د کاس دوی چې کوم دی نو هغه زموږ ټاپک په خپل ځای باندې پاتې شي. څلور مونږ بیان کړو، په 5م نمبر باندې بیا کوم راځي؟ جی هغې نه وروستو بیا الله جل شانه قرآن پاک کې کوم مصارف ذکر کړي دي، نو په هغې کې یو چې دی هغه الغارمین دی چې سړی قرضدارې وي. که انسان قرضدارې شو او هغه خپله قرضه د خپل تنخوا نه نشي ادا کولی، د خپل چې کوم د هغه کسب دی د هغه چې کوم ذریعه آمدني ده هغې باندې دی نشي ادا کولی، نو دغه شانتې کس له بل سړی زکات هم ورکولی شي ته خپل قرض په دې باندې ادا کړه. صحیح. نو یاد ساتئ دی به قرض غواړي نه، دی به زکات غواړي نه، لکه دی خپل چې کوم آمدني ده هغې نه به دی خپل قرض ادا کولو کوشش کوي. خو که یو کس ولګي هغه دله زکات پیسې ورکول غواړي، رورې دی خورې ده پلار دی پلار خو زکات نشي ورکولی، تره دی ماما دی، دغه کسان چې دی دې له پیسې ورکول غواړي چې دا زما زوی زما ورواره زما خوری دا قرضدارې شوی دی، دا پیسې دې له ورکړم چې دی به د خپل تنخوا او د خپل پیسو نه شي پیسې بیلی کال پس به دی قرض خلاصوي. اوس ولله زه پیسې ورکړم چې دا قرض د خلاص شي نو دا دې له زکات ورکولی شي. صحیح. مفتي صاحب اکثر مونږ کتلي چې خلکه زکات د دغه څیز کې هم استعمالي، کله چې قرض والي بهر ملکونو ته لاړ شي د دغه ویزې دپاره دی قرض اخیستي، بیا هلته مزدوري کوي او د خپل تنخوا نه دغه خپل قرض ادا کولو هغه کوشش کوي، نو آیا دغه خلک دغه زکات دا پیسې اخیستی شي؟ په دې باندې مونږ ستاسو رای اخلو، تاسو به ویوز مونږ ته سره شریکوئ مکمل ډیټیل کې مونږ دا کوو، ځکه چې زموږ معاشره کې مونږ اکثر کتلي چې دلته کې زیاتره خلک دغه قرض واخلي او بیا لاړ شي بهر ملکونو ته دغه د ویزې پیسې چې کوم دي هغې نشي خلاصولی، په تنخوا کې هغې لږې ورکوي. آیا دا خلک د دې حقدار دي دغه زکات که نه؟ په دې باندې خبره اتره کوو. ګرانو کتونکو زموږ دغه خبرې اترې به جاري وي، خو اوس یو وړ خبره کوو د زکات په مصارفو باندې چې کوم هغه خلک دي چې د زکات حقدار دي او هغوی ته زکات ورکول پکار دي، په دې باندې زموږ خبرې اترې جاري دي. مفتي صاحب بریک نه وړاندې مونږ د قرضدارو خبره کوله، کم خلک چې دغه بهر ملکونو ته اکثر لاړ شي د مزدورۍ دپاره، دلته کې قرضونه واخلي دغه ویزې دپاره، دغه ویزې قیمت ډېر زیات ګران وي، دلته ورسره پیسې نه، بیا چې هلته بهر ملک ته لاړ شي مزدوري کوي د هغه پیسو نه هغوی دغه د ویزې پیسې خلاصي خپل قرض ادا کوي. آیا دغه خلک چې کوم دی د زکات مستحق دي، دی اخیستی شي؟ جی زموږ په کلي معاشره کې ډېر خلک داسې چې هغوی دلته کې
خپل مزدورۍ کسب په ذریعه باندې دومره پیسې نشي ګټلی چې خپل واده وکړي یا د خور واده وکړي یا د لور واده وکړي یا د مور پلار علاج معالجه یا خپل کور جوړ کړي نو بیا هغوی بیرون ملک نور ملکونو ته لاړ شي هلته کې محنت مزدوري کوي نو لږ وخت کې د هغې هلته تنخواه ډېرې نو هغې هغه خپل ضرورتونه پوره کولی شي نو که دغې غرض دپاره چې ویزې پیسې ورسره نشته یو سړی قرض واخیستو او هغې پیسو باندې دی بیا لاړو نو یاد ساتئ دغه سړی قرضدار دی ده له هم زکات ورکول جایز دی اگر چې دی بدن باندې روغ رمټ دی دی هلته کې لګیا دی مزدوري کوي هغه پیسې ګټي خو هغه قرض به دی په 6 میاشتو کې خلاصي کال کې به خلاصي نو دی به دومره ټایم اخلي نو دی وخت کې دی قرضدار دی وخت کې ورله زکات ورکول جایز دی چې هغې هغه قرض خلاص شي صحیح ټیک مفتی صاحب دې نه پس چې کوم دی په مصارفو کې کم داسې بیان شوي دي چې هغې ته هم زکات ورکړی کېږي جی د بل مصرف نه مخکې یو اهم نقطه مانا دې خبره کې پاتې شوه چې بعضې خلک داسې چې هغوی قرضدار وي خو که زکات ولا ورکوي نو زکات په قرض کې ادا کولو په ځای باندې خطره ده چې هغوی به پخپله استعمال کړي بې ځای به استعمال کړي نو دغې دپاره بیا فقهاو داسې لیکلي دي چې دغه شانته سړی چې هغه قرضدار دی زکات هغه اخیستی شي خو که چېرې سړی به پوهېږي چې دا رور یا دا تره یا ماما یا ماما زوی که دې له ورکومه ده به زکات دغه پیسې بې ځای ولګي او قرضدار له به ورنه کړي هغه قرضخواله به ورنه کړي نو بیا په کار دی دغه کسان دی ډایرکټ هغه قرضخواله د ده هغه قرض ورکړي او د هغې سره د هغې قرض به هم ادا شي د دې زکات به هم ادا شي او د هغه غاړه به هم خلاصه شي نو قرضدار له هلته ورکول په کار دی چې کوم انسان پوهېږي چې دا دې له پیسې ورکړمه نو دی به لاړ شي خپل قرض کې به دغه پیسې ورکړي هغه پیسې به ځان ته خلاصې کړي که خطره دی خبره شته چې دا به بې ځایه پیسې ولګي دغه پیسې دته میلو شي نو دی به قرض کې ورنه کړي نو بیا ښه طریقه دا ده چې ده ته وویلی شي چې ستا قرض مونږ ادا کړو او ډایرکټ پیسې هغه قرضخواله ورکړي چا نه چې قرض اخیستی د ده قرض به په دې باندې هغه ادا شي او هغې نه وروسته بیا چې کوم مصارف د زکات دی نو هغې کې یو فی سبیل الله راغلی دی چې د الله په لاره کې الله په لاره کې دې نه مراد دا دی چې یو انسان یو نیک عمل کول غواړي اور هغې نیک عمل کولو کې د د خپل خواری محنت د وجې نه دی سر ته نشي رسولی هغه نیک عمل نو هغې نیک عمل کې اوسه څوک مرسته وکړي او هغه کار چې د هغه سر ته ورسي صحیح مفتی صاحب اکثر مونږ دې کې کتلي چې دغه څه خلک حج له تلل غواړي اکثر د هغې خواهش وي چې مونږ حج له لاړ شو دغه کم د حج فریضه ده دا ادا کړو او هغې سره پیسې نه وي آیا دغه خلک د قرض د زکات دغه پیسې اخیستی شي د حج دپاره بالکل دا فی سبیل الله دا چې کوم مصرف دی دا چې کومه اسلام بیان کړې ده نو نبي صلی الله علیه وسلم باره په زمانه کې به جهاد کې دو صحابه کرام به جهاد ته نشو تللی نو بل صحابي به زکات پیسو نه هغه ته آلات د جهاد اسب ولا واغسته اوښ یا نور شیزونه نو یو نیک عمل دپاره چې دغه شانته نیک عمل حج هم یو نیک عمل دی که یو انسان د حج ارمان دی او دی دا غواړي چې زه حج وکړم خپلې پیسې ورسره نشته نو یاد ساتئ دی سوال نشي کولی بل ته نشي ویلی چې ماله زکات راکړه زه پې حج له لاړ شم خو که چېرې یو رور یو خور هغه پوهېږي زما دا رور زما دا خور هغه حاجتمند ده حاجه ضرورتمنده ده حج ته تلل غواړي خو پیسې ورسره نشته نو دغې خپل زکات پیسو نه هغه له حج داخله وکړي هغه ته حج دپاره ورکړي نو دې باندې هم د دغه صحیح هغه زکات ادا کېږي دا هم ټیک ده صحیح خو دې دپاره به خبره دغه ده چې دغه سوال نشي کولی دې بل ته ویلی نشي چې ما ته زکات راکړه او زه په دې باندې حج ته ځم دغه زکات ورکولو ټول نه اول نږدې خپلوانو کې فلسفه پکې دغه ده چې انسان د بل ضرورت نه باخبره وي هغه سړي ته د وینا ضرورت نه راځي چې زما دا حاجت دی زما دا ضرورت دی هغه ته وینا ضرورت نه راځي دا وینا چې دا ډېره سخته ده چې یو عزتمند سړی ودرېږي او چاته ووایي چې ما دغه تکلیف دی ما سره مدد وکړه نو دا د عزتمند سړي دپاره ډېره سخته خبره وي نو اسلام د عزتمند سړي عزت خیال ساتلو دپاره دا حکم ورکړی دی چې هر سړی دې راولګي هغه په خپل خاندان کې زکات ورکړي نو هغې فایده به دا وي چې انسان ته به د بل ضرورت معلوم وي د بل حاجات معلوم وي نو غریب سړي ته حاجتمند سړي ته د خپل وینا کولو ضرورت به نه راځي هغه بل به هغې باندې ښه پوهې وي نو څنګه مونږ په مونځ احکاماتو باندې ځان پوهیو نو مونږ د زکات په احکاماتو باندې هم ځان پوهول پکار دی چې زکات به څنګه ورکو کله به ورکو چاله به ورکو صحیح مفتی صاحب اکثر دی کې داسې هم راغلی دی چې په فیملی کې تاسو نه څوک قرض پیسې واخلي هغه ضرورتمند وي او په کال تیر شي او تا باندې زکات راشي آیا دغه د قرض پیسې هغې ته په زکات کې حسابول چې کوم دی دا جایز دی بیا چې دغه ما دله کوم قرض ورکړو هغه ما دته معاف کړو په زکات کې مې چې کوم دی نو هغه دته پرېښودو اصل کې زکات کې هغه چې کوم مین چیز دی
هغه قرآن پاک کې راغلی انما الصدقات للفقراء. دغې دا لام دغه ټکې راغلی للفقراء، دا لام پکې راغلی دی. نو علما د هغې معنا دا بیانوي چې یو سړی به زکات کې غریب سړي له یو شیز په ملکیت کې ورکوي، دغه کسټډي کې به ورکوي، هغې په قبضې کې به ورکوي، هغه له به کسټډي کې ورکوي، قبضې له به ورکوي، هغې کې لاس ته ولاړ شي، هغې نه وروسته بیا زکات ادا کېږي. نو چونکې هغه پیسې مخکینۍ هغه سره مخکې نه پرتې دي، نو اوس دا نشي کېدی چې دی ورته وایي چې هغه پیسې په زکات کې کټ شوې، بلکې دی به داسې کار وکړي چې دی به دغه پیسې هغه غریب له ورکړي چې چا باندې د قرض دی، هغه پیسې ورکړي او هغه وله بیا واپسې کې قرض کې هغه خپل هغه قرض کې واپس ورکړي. خو دی مخکې نه ډیټیکشن نشي کولی چې دی مخکې نه سوچ وکړي چې دا په هغې کې زکات کې کټ شوې. زکات کې ورکولو په وخت کې نیت ضرورت دی، نو هغه وخت کې نیت نو. دویم خبر دا چې کسټډي کې ورکول دي، دی کې ورکړه ده، دی کې ورکړه نه ده شوې، نو ځکه دی د یو هغه زکات هغه پیسې څومره قرض جوړېږي په هغه باندې دی زکات کې ورکول غواړي، دی به هغه زکات کې ورکړي او هغه به له بیا واپس په قرض کې ورکړي، نو دی ته به خپل پیسې واپس میلو شي او زکات به هم ادا شي. صحیح. مفتی صاحب که چېرې د دغه زکات دغه پیسې دغه خلکو ته میلاویږي او بیا دغه هغه سره چې کوم دی نو دا اګریمنټ کېږي چې دا تاسو والي دا په زکات کې تاسو قبول کوي او بیا چې کوم دی د هغه نه د دغه قرض مطالبه وشي، نو آیا دې سره چې کوم دی کوم دغه خانداني ریلیشن دی د هغې خرابېدو که چېرته کې څه وجه وي یا څه ټایم پس نه خپل بیا قرض واپس اخیستل غواړي، نو آیا دغسې بیا ممکن ده چې هغه دا تعلق هم پرې خراب نشي چې ده خو ماله پیسې راکړي او واپس یې رانه واغستې؟ اصل کې دا صرف د دغه کس دپاره ده چې کوم کس نه هغه قرضدار دی او قرض نشي واپس کولی. که چېرې دی هغه غریب دی، هغه سره پیسې نشته، نو دی دې نیت باندې نه ورکړي چې دی به ترې زه واپس اخلم، بلکې هغه سړي ته ووایي چې زه به تاله زکات کې پیسې درکړم او ته قرض نشي ادا کولی، ته زما قرضدار یې، نو بس ته ماله بیا زه به پیسې زکات کې درکړم، تا ته به زکات در ورسي، ته ماله واپس راکړه. که هغه ورته تیار نه دی نو یاد ساتئ دې ته په زوره نشي اخیستی، دا هغه ته ورسېدی، که هغه تیار نه دی هغه خفه کېږي نو دې ته په زوره نشي اخیستی، نو دی به بیا انتظار کوي چې کله هغه ورکړي نو بیا به ترې اخیستی شي. که خانداني ریلیشن خرابېدو خطره ده هغه په دې خفه کېږي نو بیا ترې دی دا مطالبه نشي کولی دا ماله واپس راکړه. دا صرف یو پروسیجر دی چې دی وله زکات په طور باندې ورکړي او هغه زکات هغه قرض واپس کولو نیت دی، هغه غواړي چې ما ته چې تنه پیسې راشي زه تاله قرض واپس درکړم، نو دی بیا هغې نه هغه پیسې واپس اخیستی شي، هغه به خپل خوښې باندې ورکړي، هغه خوښه نه وي هغه ورته راضي نه وي نو هغه نه دی په زوره باندې نشي اخیستی. صحیح. ګرانو کتونکو زموږ دغه خبرې اترې به جاري وي او نور چې کوم مصارف دي هغه به هم بیانو، په دې باندې به تفصیلي خبرې اترې کوو. اوس یو وړې شان کو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی نن مونږ د زکات په مصارفو باندې خبرې اترې کوو. شپږ مصارف بیان شوي دي، دوه پاتې دي، په هغې باندې به هم چې کوم دی نو مفتي صاحب ډیټیل کې خبره کوي چې کوم دغسې نور دوه مصارف دي چې هغوی له زکات ورکول پکار دي او دغه خلک چې کوم دی په معاشره کې د زکات دغه پیسې اخیستی شي. خو دا وخت مونږ سره په پروګرام کې مفتي کاشف رضا هم موجود دی، کوم به مونږ ته ښکلي ښکلي نعتونه وړاندې کوي. نو اوس ځو او مفتي کاشف رضا نه نعت شریف اورو. جی مفتي صاحب. مفتي صاحب مونږ چې کوم مصارف بیان که د هغې نه پاتې چې کوم دوه دي هغه کوم دي چې کوم داسې مستحق خلک دي چې مونږ هغه ته ورکړو؟ جی مونږ د فی سبیل الله مصرف کې خبرې شروع کړې وې چې د الله جل شانه په لاره کې د الله جل شانه لارې نه مراد هغه دا هم دی چې یو انسان لګیا دی هغه تعلیم حاصلوي او تعلیم که هغه دنیاوي هم شي خو یاد ساتئ چې کله هغه د الله جل شانه د رضا دپاره وي نو دا فی سبیل الله دی. که یو انسان په کالج کې، یو انسان په یونیورسټۍ کې، یو انسان په دنیاوي ادارو کې هغه سبق وي خو د هغې غرض دا وي چې زه میډیکل شعبه دې دپاره خپلومه چې د بندګانو خدمت وکړم، انجینرینګ شعبه دې دپاره خپلومه چې خلکو ته خیر ورسوم، وکالت دې دپاره کوي چې زه د مخلوق خدا خدمت وکړم، کمپیوټر ساینس دې دپاره کوي چې زه مخکې د معاشرې خدمت وکړم. نو دغه ټول کارونه بیا د الله جل شانه د رضا لارې دي او دغه شانتې څوک مدرسې کې سبق وي نو دا ټول د الله جل شانه د لارې هغه خلک دي، دې ټولو باندې انسان پیسې لګولی شي، زکات پیسې په دې باندې خرج کولی شي، دغه سټوډنټانو له سکالرشپ ورکولی شي، که هغوی سره کتابونو ضرورت دی کتابونه ورته ورکولی شي، که هغوی ته تلو راتلو
لارې خرچه ده یا موټرسایکل اخیستل دي نو دا هم ورته دغې پیسو نه هغه انسان اخیستی شي. صحیح. د دې نه پس بیا مفتي صاحب چې کوم مصارف آی کې نوٹ شته دی چې داسې پاتې دي چې مونږ کوم بیانول د سر نه واله تر اخره پورې کوم جی داسې آخري یو مصرف پاتې دی هغې ته ابن السبیل وي. هغه سړی چې هغه مسافر وي. ابن السبیل نه مراد چې هغه د خپل کور نه لرې دی چې کله انسان د کور نه لرې دی اور اگر چې کور کې ورسره مال دولت شته کور کې هغه مالداره دی خپل کور کې ورسره پیسې شته خو دی د کور نه بهر دی مسافر دی اور هغه مسافر نه مراد چې هغه سړی چې هغه د کور نه نن سبا په اعتبار سره تقریبا 97 کیلومیټر کور نه بهر شي نو دغه سړی بیا هغه شرعي مسافر وي. نو چې کله کور نه بهر دی اور د سره په مسافرۍ کې پیسو ضرورت پیښ شو د کور نه پیسې نشي را رسېدی دې سره داسې تنظام نشته. بعض اوقات خلک هغه مسافر وي جیب ته نه ووالي شي د هغې سره څومره پیسې هغه پکې لاړې شي یا څه دوکه ورسره وشي مسافر وي هغه پیسې ته نه لاړې شي نو یو سړی دغه کس له زکات هغه پیسې هم ورکولی شي. اگر چې دی په خپل کور کې مالداره دی خپل کلي کې خپل وطن کې ورسره مال دولت شته خو دې وخت کې د کور نه لرې دی او دې وخت کې ورسره پیسې نشته کور کې ورسره پیسې شته خو دلته کې پیسې ورته رارسېدي نه شي دلته پیسې ملاوېدي نه شي نو داسې مسافر له هم انسان خپل زکات ورکولی شي. مفتی صاحب اکثر مونږ کتلی دي چې کله دغه د پاکستان نه یورپي ملکونو ته اکثر خلک چې کوم دی نو په ایلیګل طریقو باندې لاړ شي هلته کې ورسره نه ډاکومنټس وي نه ورسره پاسپورټ وي څه طریقه ني هلته کار روزګار هم نه وي که چېرې دغه خلک دلته کې زکات اخیستی شي بیا چې دغه کم د خپل خرچې پوره کولو لپاره روټۍ دپاره بیا ځان له د سوري پیدا کولو لپاره چې کوم ځای ګوري آیا د دغه ضرورتونو پوره کولو له دغه تن بیا زکات اخیستی شي؟ جی ټول نه اول خو دا کوشش پکار دی زموږ نوجوانانو ته چې کوم یو کار هم کوي هغه قانون د لاندې وکړي خلاف قانون کار خو اول کول پکار نه دی اور یورپي ممالک ته یا نور ملکونو ته هم غیر قانوني ذریعې باندې غیر قانوني طریقې باندې تلل نه دی پکار ځکه چې دې سره د خپل ملک هغه خپل قوم هغه بدنامي هم کیږي او ورسره بیا هغه ملک کې هم دغه کس ته هغه بیا تکلیفونه وي هغه ته سهولیات هغه نه ملاویږي نو اول خو زموږ نوجوان له پکار دی چې لیګلي طریقه باندې هغه لاړ شي خپل ملک کې خپل ځان دپاره کاروبار مخه روان کړي او که بار ملک ته ځي نو هغې دپاره لیګل طریقه استعمال کړي. ډېر خلک داسې شته چې هغه په پټه باندې زموږ په ملک نه دا چې کوم سمګلران دي انساني سمګلران هغوی په ذریعه باندې هغوی اول په اوبو کې ایران پورې لاړ شي ایران نه بیا پیاده ځي نو یاد ساتئ دې کې مونږ لیدلي دي چې ډېر خلک لاره کې مړ کېږي او هغه بارډر فورسز هغه ملکونو والا هغوی ډزې کوي هغوی نه پرېږدي نو هغوی هم ولي نو خپل ځان په خطره کې اچول دا هم حرام دي. قرآن پاک رب ذوالجلال فرمایي لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه خپل ځان به هلاکت له نه ورکوئ نو دغه سفر چې دی یاد ساتئ دا د ګناه سفر دی او که بیا یو خوش نصیبه بیا ورسي یورپي ممالک ته نو هلته کې هغوی وله بیا هغه سهولیات نه ورکوي نو که چېرې یو انسان ورسېدو هلته کې بیا یو مسلمان سره ملو شو هغه پوه شو چې دا سړی اوس حاجتمند دی ضرورتمند دی او د سره خوراک څښاک او د خپل ضروریات پوره کولو پیسې نشته نو دی وله هلته کې دا زکات ورکولی شي. صحیح. مفتی صاحب په دې باندې به خبرې اترې کوو خو دا وخت موږ سره یو کالر دی چې څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ السلام علیکم پرویز حیات آباد. وعلیکم السلام څه به ویل غواړئ؟ مفتی صاحب دا پوښت کوم مفتی صاحب څوک بار په ملک کې هغه سره سره زري هغه د هغې زکات ورکول غواړي خو هغه وایي چې زما چې کوم دلته پاکستان کې خپلوان دي هغې د زما طرف نه زکات ورکړي د هغې کیلکولیشن چې کوم دی هغه د هغې قیمت چې کوم ملک کې دی د هغې په حساب باندې به کوي او که نه دلته چې پاکستان کې څوک د هغه د طرف نه زکات ورکوي پاکستان کې چې څه د سونې قیمت وي د هغې په حساب. یو سوال. دویم سوال دا دی چې تاسو د نصاب دا ویلي دي چې 52 تولې چاندي یا د هغې پیسې چې انسان سره وي نو د بینکونو کې چې کوم دی 58,000 یا 60,000 ورته ووایه دومره پیسې جوړېږي د هغې نصاب والا که چا سره صرف 60,000 روپۍ او نه ورسره چاندي نه ورسره سونی هغه باندې زکات کېږي. یو خبره. دویمه د دې دا چې تاسو صرف د چاندي نصاب لګولی چې 52 چاندي چې څه قیمتي هغې په حساب باندې به زکات هغه کېږي خو د سونې نن سبا یو
توله قیمت کوم دی هغه 1,15,000 دی. که چا سره یو توله سونه وي نو هغه خو ډېرې پیسې جوړېږي. 1,15,000-16,000 نو هغه باندې هم بیا زکات کېږي که نه؟ د دې سوالونو جواب راکړئ. صحیح، تاسو ته مفتي صاحب جواب درکوي. مفتي صاحب دا مونږ په تیر پروګرام کې ډېر ډیټیل سره په دې باندې ډسکشن هم کړو چې آیا صرف چاندي ده یا د هغې پیسې دي بیا سونه چې کوم دی هغه مونږ بیان کړی. که تاسو دوباره دې ته په یو لنډو الفاظو کې جواب ورکوئ. جی مونږ تیر پروګرام کې دا خبره وضاحت کړو چې که یو انسان سره صرف یو قسمه قیمتي شیز دی، صرف سره زر دی، نو صرف سره زر دی، نقد روپۍ ورسره نشته، شیرز ورسره نشته، بانډونه ورسره نشته، دغه سړي په بل باندې قرض نشته، دې سره نقد روپۍ نشته. څومره مالیاتي شیزونه دي، قیمتي شیزونه دي، دې کې ورسره صرف یو چاندي ده، نو چاندي 52 تولو نه که یو توله هم کمه ده زکات پې نشته. صحیح، ځکه چې نور بل قیمتي شیز ورسره نشته، مال تجارت ورسره نشته. او چې کله سره زر دي نو سره زرو سره چاندي نشته، نقد روپۍ نشته، بانډونه شیرز نشته، د ده چا سره پیسې نشته، نو دغه صورت کې دغه سړي باندې چې 7.5 تولې نه یو توله هم کموي په ده باندې زکات نشته. صحیح، حالانکه دا قیمت سیوا دی. جی قیمت سیوا دی. خو که چېرې ده سره 2-3 قسمه ایسیډز دي، 2-3 قسمه اساساجات دي، سره زر هم ورسره شته، نقد روپۍ هم ورسره شته، نو بیا به سره زر او د نقد روپو به د یو بل سره ایډ کړي، یو بل سره به ملو کړي او د هغې قیمت به بیا 52 تولې چاندي ته رسي، نو بیا به دې زکات ورکوي. خو دا هغه صورت کې چې کله په دې باندې کال تیر شي، صحیح کال تیر شي، دغه نقد روپۍ هم ورسره پرتې دي، دغه سره زر هم پراته دي، نو بیا به په هغې باندې زکات ورکوي. نو بیا زموږ د ورور تپوس وکړو 52 تولې چاندي قیمت خو ډېر کم دی او 1 تولې سره زر قیمت ډېر زیات دی، نو سره زر له تاسو ولې معیار نه دی جوړ کړی، چاندي ولې جوړ کړی دی؟ یاد ساتئ چې دغه چاندي د دې قیمت کم جوړیږي. نو فقها فرمایي چې کوم یو کار کې د مسلمان فقیر د غریب د یو ضرورتمند ښېګړی وي هغه کار له ترجیح ورکول پکار دي. که چېرې موږ چاندی نصاب جوړ کړو نو هغه تقریبا 60,000 روپۍ جوړیږي. نو 60,000 روپۍ حساب باندې یو سړي باندې زکات راځي نو هغه لږ راځي، تقریبا دا د باندې تقریبا 1,000 د 40,000 په حساب باندې شو او 60,000 په حساب 20,000 په حساب باندې 500 روپۍ شي. نو 1500 روپۍ د غریب له ورکړي نو د به زکات هغه عبادت هم ادا کړي، ثواب به هم حاصل کړي، برکات به هم حاصل کړي او د غریب سره ښېګړه به هم وکړي. صحیح. او که چېرې موږ د سرو زرو هغه نصاب مقررو نو هغه 7.5 تولې چې دی هغه 1,15,000 په حساب باندې دا بیا تقریبا 8 लाख نه خبره بره شي. نو 8 लाख روپۍ چا سړي هغه به زکات ورکوي، 7 लाख روپۍ هغه سړی به زکات نه ورکوي، نو دې کې به بیا د غریبانو د حاجتمندو خلکو هغه ضرورت نه پوره کېږي. صحیح. مفتي صاحب دوی یو کوېسچن بل هم کړی دی چې په بهر ملک کې که یو انسان وي هغه سره هلته کې سره زر دي او هغه زکات ورکول غواړي او وایي چې زه په پاکستان کې دغه کوم غریب خلک دي یا زما کوم رشته داران دي غریبانان هغوی ته زه زکات ورکړم، نو د دې ریشو که چېرته روباسي نو دا به د هغه ملک په حساب باندې وي که نه د پاکستان په حساب سره به ریشو روباسي دلته به زکات ورکوي؟ جی دا سړی چې کله پخپله بیرون ملک دی، پخپله بهر دی، نو زکات په ده باندې لازم دی، مونځ په ده باندې فرض دی. نو دې باندې خپل علاقه کې هلته کې څه کوم قیمت دی د سرو زرو د هغې به اندازه ولګي، په هغې حساب باندې به بیا د خپل پیسو باندې زکات ورکړي، ځکه چې حکم په ده باندې راغلی دی. او بیا چې پاکستان ته رالیږي نو هغه باندې دی به بیا دلته کې ورکړي. یو بله خبره اهمه هغه هم رایاد شوه چې رالیږلو په زکات را لګولو باندې چې کوم پیسې خرچه راځي که هغې باندې څه چارجز راځي یا ته هغه زکات نه نشي کټ کولی، هغه به دوی خپله ورکوي، هغه به دوی خپله ورکړي، زکات پیسې به پوره را لګي او هغې نه به بیا دوی زکات ادا کوي. صحیح. دا هم سره یو کالر هم دی. جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ وعلیکم جی. وعلیکم السلام. جی زه قاري صاحب نه یو څو خبرو تپوس کوم. جی زه ابتاباد نه خبرې کوم درګلو. جی جی وایي. زما جی د شکر الحمدلله ګاډی هم دی او یو 15 تولې سونه هم ده. جی نو آیا پیسې نقد نشته؟ جی جی. او زوی مې بهر ملک کې دی د خیره. جی جی. نو آیا چې دا زکات په ما کېږي که مفتي صاحب نو د دې ماته لږ بیان پیش کړه چې څونه دغه کېږي زکات کېږي په مونږ باندې چې دا دغه کو. تاسو سره چې کوم ګاډی دی دا د کور دپاره استعمالیږي؟ تاسو خپل کور دپاره ګاډی اخیستی دی دغه؟ او جی ګاډی کور لپاره دی. جی صحیح. ټیک. تاسو ته مفتي صاحب جواب درکوي. مفتي صاحب اکثر داسې وي چې خلکو ګاډی اخیستي او د مزدورۍ دپاره یې ورکړي، پای مزدوري کېږي. جی
کم گاډی چې مزدورۍ دپاره دی یا کور استعمال دپاره دی په هغې باندې زکات نه وي. صحیح. چې کوم مزدورۍ دپاره دی د هغې چې کوم انکم راځي کوم پیسې راځي که هغه پیسې کاله پورې جمع پاتې شي نو په هغې باندې پیسو زکات راځي. صحیح. د هغې ګاډي په مالیت باندې زکات نشته. ټیک ټیک. که ترې دغه یو ګاډی څوک خرڅول دپاره اخلي بارګین کوي هغه اصل خرڅولو کاروبار کوي نو بیا په هغې ګاډي په پیسو باندې زکات شته. صحیح. اوس چې د کور د استعمال لپاره دی نو په دې زکات بالکل کور د استعمال د ګاډي باندې زکات نشته. او دا خور چې کوم وویل چې موږ سره صرف سره زر دي 15 تولې غالبا دی بیان کړو 15 تولې سره زر چې 7.5 نه کم دي نقدي روپۍ ورسره نشته چاندي ورسره نشته بانډ شیرز او چاله قرض نشته دی چاله پیسې نه دي ورکړي قرض نو دوی باندې صرف 5 تولو باندې زکات نشته دی. صحیح. ګرانو کتونکو مونږ به دغه خپلې خبرې اترې جاري ساتو او دغه د زکات په مصارف چې مونږ کم بیان کړو په دې باندې به نورې خبرې اترې هم کوو چې دغه کم مصارف مونږ بیان کړي دي آیا په دې کې ډېر حق د چا کېږي کم ډېر زیات حقدار دی او بیا که مونږ وګورو چارې مونږ دغه ټولو مصارفو له ورکولی شو که نه یو مصارف پکې داسې دی چې مونږ هغه پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی نن مونږ خبره کوو د زکات په مصارفو باندې چې کوم داسې مستحق خلک دي چې هغوی ته مونږ خپل زکات ورکولی شو. مفتي صاحب دغه کوم مصارف مونږ بیان که آیا په دې کې کوم داسې تن دی چې ډېر زیات حقدار دی چې مونږ هغه ته دغه خپل زکات چې کوم دی ورکړو او بل کوېسچن دا هم کیدی شي چې آیا مونږ دې ټولو له د خپل زکات پیسې چې کوم دی نو دا تقسیم کوو لږ یو له ورکړو لږ بل له لږ بل له یا ټولې پیسې یو تن له ورکول پکار دي. جی دې کې قرآن پاک کې چې کوم د مصارف بیان شو اته نو دې کې بیا کوشش دا پکار دی چې دې کې نظر واچولی شي چې په دې کې مصارفو کې نږدې خپلوانو کې کوم سړی ډېر مستحق دی هغه ته ډېر زیات حاجت دی دا زکات چې دی دا حاجتمند دپاره دی د هغه حاجت ختمول دپاره دی نو نږدې خپلوانو کې پکې کوم یو سړی ډېر حاجتمند نو هغه له ورکول پکار دی. صحیح. چې کوم یو ډېر حاجتمند دی هغې له ورکړي شي نو د هغه حاجت ختم شي نو ثواب په دې باندې ډېر دی. ټیک. صحیح. او که خپل خپلوانو کې نږدې خپلوانو کې څوک نشته بعضې کمیونټي بعضې خلک داسې چې هغوی ویل ډیولپ وي هغه مالي حیثیت ډېر مضبوط وي هغوی بیا د خپل ګاونډ صحیح که ګاونډ کې هم داسې معاشره ده حیات آباد دی یا اسلام آباد دی یا بیرون ممالک دي چې هغه ګاونډیان هم ډېر سټرانګ دي ډېر مضبوط دي نو هغوی دي بیا خپل دوستان خپل تعلق والا خپل کلي خلک چې کوم کلي کې ورسره خپل خلک دي چې شاته کلي بیکګراونډ کې نو هلته کې وګوري هلته کې څوک وي ضرورتمند هغوی له بیا ورکړي نو څومره لوی ضرورت د چا پوره شي نو عمر جو ثواب هغې باندې ډېر ملاوي. صحیح. دا هم سر یو کالر هم دی جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ السلام علیکم محمد الله خبرې کوم. جی جی څه به ویل غواړئ؟ سر چکر راځي سر باندې د دې لپاره. جی تاسو خپل سوال دوباره وایئ. په دې سر مې اکثر چکر راځي چکر د دې راځي صدقه راځي. صحیح. تاسو ته مفتي صاحب جواب درکوي. مفتي صاحب دی وایي چې زما په سر باندې چکر راځي او که څه وظیفه هم راته وښوله. جی سر باندې چکر دپاره دی چې کله فرض نه سلام وګرځي فرض څنګه منځو کې سر سلام وګرځي داخل لاس په سر باندې کیدي او په یو ساه کې 11 ځل یا قوي ووایي نو انشاءالله د دې سر تکلیف به ختم شي. او بل یو مشوره ده زما د کتونکو ته اورېدونکو ته چې چاته د سر تکلیف د سر بیماری مسئلې مشکلات پیښ دي که هغه سر چکر دی که هغه سر درد دی یا نظر کمزوری ده یا حافظه کمزوری ده چې هغه بیماری چې هغه سر سره تعلق ساتي دماغ سره تعلق ساتي هغې ته ما دا خواست دی چې هغوی په مونځ کې چې کله نفل کوي ځان له مونځ امام پسې مونځ نه ځان له مونځ کوي نو سجده کې د ټایم ډېر واخلي. صحیح. دغه تسبیحات دې ډېر ووایي اوږده سجده دې وکړي نو دغه وخت کې د زړه د انسان چې دی هغه پمپینګ کوي هغه بره وي او سر ښکته وي نو دغه سر کې دا بیماری دغه مشکلات چې دې وجه نه راځي چې پوره وینه پمپینګ ورته ونه شي. صحیح. نو چې کله اوږده سجده کوي نو زړه به ورته پمپینګ ډېر زیات کړي نو هغې سره دماغو کې او کوم چې بدن دی هغې کې وینه پوره شي نو ډېر بیماری دې نه هم ختمیږي. نو اوږده سجده دا حدیث پاک کې هم راغلی دی نبي علیه صلات وسلام بار فرمایي چې انسان الله جل شانو ته ټول نه زیات نږدې هغه سجدې په حالت کې وي. صحیح.
نو سجدې په حالت کې رب ذوالجلال ته هم انسان نږدې وي دغه مشکلات ختمیږي هغه الله لشم ته نږدې شي نو مشکلات تکلیف هر څه ختم شي او بیا جسمانی طور باندې هم دغه بدن ته هغې سر ته هغه وینه ورسي نو هغې سره هغه فزیکلی هغه مسله هم هغه ورسره ختمه شي. صحیح. مفتی صاحب زکات مونږ اکثر کتلی دي که چېرې یو انسان زکات ورکړي او بیا ورته پته ولګي چې دغه انسان خو زما د زکات مستحق نو وروسته ورته پته ولګي دغه انسان به بیا څه کوي آیا د زکات حق ادا شو؟ دی اسلام ځکه دا نږدې رشته دار ته یا نږدې خپلوانو ته ورکول حکم ورکړي چې هغې د حالاتو نه انسان خبري که بلې انسان بیا خاندان نه بهر چاله ورکړي چې هغې نه دی ناخبره دی نو هغې باره کې بیا اسلام دا تعلیم ورکړی دا سبق دی دا تعلیم دی چې دی به سوچ وکړي خپل غور و فکر به وکړي د هغه جامه پیزار د هغه کور د هغې دغه چې کوم بیکګراؤنډ د هغې ته به ګوري خپل سوچ مطابق به دې غور و فکر وکړي که چېرې ده ته هغه غریب ښکاره شو مستحق ښکاره شو دې دې وله ورکړي اگر چې هغه بیا وروستو مستحق نو هغه سره 60,000 یا هغې نه زیاتې پیسې وې خو د ده زکات پې ادا شو او که چېرې ده بغیر د غور و فکر نه بغیر د معلومات او کوشش نه دغه شانتې په پټو سترګو ورکړو بغیر د غور و فکر نه بس مخې له ورلو ده وله ورکړی او بیا پته ولګېده چې دا مالدار او نو دغه شانتې صورت کې فقها فرمایي چې بغیر غور فکر نه ورکړي نو دغه سړي هغه زکات نه دی ادا شوی نو زکات پکې به انسان داسې کس له ورکړي چې پته یې ورته او لږ شانتې غور فکر پکار دی چې ده له ورکوم دا ټیک دی او که نه دی ټیک که هغه خپل غور فکر کې خپل سوچ کې دا و چې دا مستحق دی بیا وروستو دی هغه مستحق راوخته نو بیا هم د ده زکات ادا شوی ځکه چې دی غور فکر کړی دی د خپل وس مطابق انسان چې د خپل وس پورې پړ دی د خپل کوشش کړی د خپل غور فکر کړی نو ځکه فقها فرمایي د ده زکات ادا شوی دی. صحیح. مفتی صاحب که چېرې یو انسان مالدار وي هغه خپل زوی ته چې کوم دی زوی غریب وي بیا دغه خپل زکات دی خپل زوی ته ورکړی کېږي که نه یا چېرې یو انسان دی د هغه یو زنانه ده هغې سره پیسې هم شته دی بیا بچي چې کوم دی نو هغه یتیمانان دي آیا دغه زنانه د دغه پیسو نه دغه یتیمانانو له بیا زکات ورکولی شي؟ زکات دپاره دا خبره ضروري ده چې زکات به خپل مور او پلار له خپل بچو له نشي ورکولی خپل ښځې له خاوند نشي ورکولی صحیح نږدې خپلوان له به ورکوي ورور خور ماما مامي تره ترونیان دي له ورکولی شي خو خاوند خپل ښځې له مور پلار خپل بچي له بچي خپل مور پلار له زکات نشي ورکولی د دې حقوق په بچو حقوق په مور پلار باندې لازم دي په مور پلار باندې بچو حقوق لازم دي نو دوی به بغیر د زکات نه هسې هم دوی سره خیر ښېګړه کوي هسې به هم ورسره مرسته کوي خو صرف یو صورت فقهاو لیکلی دی که یو زنانه هغه په خپله مالداره ده په خپله ورسره پیسې شته خو دغه بچي یتیمانان دي خاوند د ده وفات شوی د بچي یتیمانان دي هغې د طرف نه دغه زنانه هم زکات اخیستی شي د یتیمانانو دپاره خپل ځان دپاره نشي اخیستی ځکه په خپله مالداره ده خو دغه یتیمانان دپاره دغه زنانه مالداره هغه اخیستی شي خو که چېرې پلار هغه پلار مالداره دی او د هغې ښځه وفات ده او د هغې بچي چې دی هغه واړه دي نو دغه پلار چې مالداره دی د دغې بچو د طرف نه دی زکات نشي اخیستی پلار او مور کې فرق دی که چېرې ښځه ده د هغې خاوند وفات شو یتیمانان ورته پاتې شو او دغې ښځې ته خاوند په ژوند کې تکافل کړی هغه انشورنس اسلامي انشورنس کړی چې د هغې په مرګ نه وروستو ښځې ته هغه پیسې میلو شوې ښځه خو مالداره ده خو د هغې بچو ته چې دی هغه پیسې نه دي میلو شي بچو ته چې دی هغه میراث کې دومره پیسې نه دي میلو شي چې هغه مالداره شي بچي یتیمانان دي یتیمانان غریبانان وي هغې طرف نه مالداره مور هغه زکات اخیستی شي. صحیح. مفتی صاحب تاسو د انشورنس خبرو کا په دې انشورنس باندې هم چې کومې پیسې میلاویږي آیا په دې کې چې کوم دی نو زکات ورکول بیا ضروري دي؟ چې کوم پیسې انسان په انشورنس خو یو هغه دی چې کوم کمرشل انشورنس کېږي یو انشورنس هغه دی چې هغه اسلامیک انشورنس تکافل نو هغې دپاره بیا علماو دغه سود ترې نه وباسلی دی او انشورنس ښه کار دی نو خو دومره ده چې دې کې هغه طریقه کار زموږ په ملک کې کوم غیر د سودي طریقه کار او هغه ته نه سود ترې نه دوی وباسلی غیر سودي طریقه کار دی نو که چېرې انشورنس کې چا پیسې ایښي دي نو دا هم د ده خپلې پیسې دي نو دې باندې به هم دی زکات ورکوي او که چېرې محکمې طرف نه حکومت طرف نه کټینګ کړي نو د ده زکات کټ شو او که چېرې ده ته دا پیسې لاس ته رالې نو دی به بیا هغه وخت کې هم د هغې زکات ورکوي د انشورنس پیسې هم د ده خپلې پیسې دي په دې باندې به هم دی زکات ورکوي که دی هر کال پریمیم جمع کوي هر کال دی هغه کیس جمع کوي نو څومره پیسې د ده جمع دي په هغې باندې هم د باندې زکات لازم دی که ګورنمنټ کټ کوي نو ټیک ده او که دی په خپله ورکول غواړي نو دی په خپل لاس باندې هم زکات ورکولی شي. صحیح. مفتی صاحب اکثر زموږ چې کوم مسافر وروڼه دي هغوی د بهر ملک نه د زکات پیسې رولېږي دلته یو انسان ته هغه ته وایي چې دا مستحقو خلکو ته ورکړه خو چې کوم انسان ته یې رالیږلي دا کس هم چې کوم دی نو قرضدار دی یا دې ضرورتمند
ضرورتمند دی او وایي چې یاره د دې پیسو ضرورت ماته هم شته دی، نو آیا دغه د زکات پیسې دی خپله اخیستی شي؟ جی زکات کې انسان دا هم کولی شي په خپل لاس باندې ورکړي او دا هم ټیک ته که چېرې دی په خپله نشي کولی دی بل ته هم دا کار سپارلی شي چې کله بل ته کار وسپارلو دی ته د سړي ته بیا وکیل وي چې دا وکیل دی د فلانې او هغه کس ته چې چا دا سپارلی دی هغې ته موکل وي نو دغه وکیل دته که چېرې هغه خپل موکل دا کار د دپاره سپارلی دی چې تا ته چېرته غریب میلو شو چېرته ضرورتمند حاجتمند د زکات مستحق میلو شو دا هغه له ورکړه نو دغې صورت کې دی په خپله هم دغه مستحق دی نو دی زکات استعمالولی شي که چېرې یو لیمیټډ خلکو دپاره د پیسې راولېږلې چې زما خویندو باندې دا زکات ورکړه هغې مستحقین دي زما خاندان کې ورکړه او دی هغې کسانو کې نه دی نو دی بیا دی په خپله نشي استعمالولی که هغه ورته اختیار ورکړی دی چې ته چا له ورکې بس یو ضرورتمند له یو حاجتمند له ورکړه نو دی بیا په خپله هم استعمالولی شي بل له هم ورکولی شي او که هغه سړي ورته یو خاص خلکو دپاره پیسې رالیږلي دي چې دی فلاني خلکو له ورکړه فلاني خاندان فلاني کسان نو دی بیا هغه پیسې په خپله نشي استعمالولی. صحیح. ګرانو کتونکو موږ به دا خپلې خبرې اترې جاري ساتو خو اوس یو وړې شان دمې طرف ته بیا راځو او د دغه زکات په مصارفو باندې خبرې اترې کوو. پروګرام کې یو ځل بیا هرکلې مونږ نن د زکات په مصارفو باندې چې کوم دی نو هغه تفصیلي خبرې اترې زموږ جاري دي ډېر زیات چې کوم مصارف وو هغه پکې مونږ کور هم که خو چې کوم سوالونه زموږ پاتې دي په هغې باندې خبرې اترې کوو. ستاسو هم که په دې اړه باندې څه کوېسچنز وي تاسو مونږ ته لایف کال هم کولی شي میسیجز هم رالیږلی شي. مفتي صاحب مونږ سره پروګرام کې موجود دی هغې به ستاسو سوالونو جوابونه درکوي. مفتي صاحب د زکات پیسې اکثر مونږ کتلي چې څه خلک په دې باندې د خوراک راشن واخلي څه خلک د غریبانو دپاره پې کپړې والی یا د هغوی د ضرورت څیزونه واشنګ مشین یا د هغوی دپاره پکې د ګرمۍ دپاره یو پکې والی. آیا دا څیزونه اخیستل چې کوم دی ټیک دی زکات په پیسو دغه خلکو له ورکول پکار دي که نه د زکات کومې پیسې دي دغه ضرورتمندو له ورکړي او هغوی پې خپل ضرورت څیزونه چې کوم دی هغوی بیا ځان ته واخلي؟ اصل چیز په زکات کې هغه د بل حاجت پوره کول دي. جی نو بعض اوقات لکه اوس موږ باندې د کرایسس د کرونا تیر شو کرونا حالات تیر شو په دې کې مزدوران په کور ناست وو مزدوري نه وه بهر نشو راوتی نو دغه وخت کې خلکو ته ډېر ضرورت د خوراک څښاکو. جی جی نو دغه شانته حالاتو کې چې کوم ځای کې خلکو ته د خوراک څښاک ضرورت هلته کې خوراک څښاک اخیستل پکار دي. بعض اوقات داسې حالات راشي چې هلته کې خلکو ته جامه پیزار ضرورت ډېر راځي نو هلته کې هغوی ته جامه پیزار اخیستل ډېر ښه خبره ده. بعض اوقات انسان ته د علاج ضرورت پیښ شي چې داسې واقع وشي اکسیډنټ څه داسې هغه وشي چې هغې کې خلکو ته د علاج ضرورت وي نو هلته کې بیا هغوی ته دوایونه هغه اخیستل هغوی له ورکول دا ښه خبره ده. او که بیا انسان نقد روپۍ ورکوي نو دا علما فقها د نقد روپو باندې ځکه ډېر زور راولي دې کې فایده دی چې انسان خپل ضرورت خپل خوښې مطابق هغه پوره کولی شي. نو دغه آیټمز چې کله اخلي فوډ آیټمز دي که جامه پیزار دي که نور شیزونه دي نو دې کې بیا یو خبره ده چې په دغه اشیا رسولو باندې هم خرچه کیږي. صحیح. هغې به چې کله زکات مستحقین ته رسولی شي نو هغې باندې خرچه کیږي ځکه دا خو غټ غټ شیزونه وي دې دپاره وړل باندې هم خرچې کیږي نو هغې د وجې نه بیا هغې وایي چې پیسې ورکول شي دا ډېر غوره دي. نو ضرورتمند ضرورت ته کتل پکار دی کم وخت کې کم حالاتو کې کم ماحول کې د کم شیز ضرورت ډېر وي هغه شیز کې هغه زکات ورکول پکار دی خو هغه شیز به بطور آیټم وي بطور یو شیز به وي او هغه به هغې ته ورکولی شي. صحیح. دا نشي کېدی چې خلک کور کې روجې پخې کړي کور کې ترکاري پخه کړي او خلک راوغواړي کښېنئ هغې باندې خوراک وکړي نو ورته وایي چې دا نیت دا وکړي چې ما زکات هغه پیسو باندې خوراک وکړو دا نشي کېدی. زکات دغه آیټم هغې ته به ورکولی شي هغې په کسټډي کې هغې په قبضه کې ورکولی شي. ټیک ټیک. مفتی صاحب اکثر مونږ کتلی دي چې دغه په خاندان کې یا په مالت کې په چا باندې سخته راشي تکلیف راشي بیماری پکې راشي مرګ پکې راشي حادثې پکې مختلف وشي د دغه خلکو ضرورت او یو انسان چې کوم دی د کال نه وړاندې ځکه چې دغه په پیسو له زکات نه دی ګوره او هغه دغه پیسې د زکات په نیت ورکړي چې یاره زما راتلونکی کوم زکات دی هغه زه دوی له ورکوم دوی د حاجت پوره شي او په اخره کې هغه بیا حساب وکړي نو دغه چې کوم زکات پیسې د ورکړي دا دې باندې چې کوم دی دا ادا شوې دلته؟
بالکل انسان په اډوانس کې هم زکات ورکولی شي، په دې باندې اجر او ثواب هم ډیر دی. صحیح. چې دی یو عبادت په ده باندې لازم شوی نه د مخکې نه هغه ادا کوي. جی جی. مونځ اوس ماسپښین وخت نه شروع نو مونځ نه کیږي. جی جی. خو زکات انسان اډوانس کې هم د 1 کال، د 2 کالو، د 5 کالو، د 10 کالو هغه ورکولی شي. صحیح. چې رور حاجتمند شو، گاونډي حاجتمند شو، په کلي معاشره کې په ملک کې داسې حالات راغله چلته کې خلکو ته ضرورت دی نو اډوانس کې هم انسان دغه زکات ورکولی شي. او که بیا بل کال دغه مال سوا شو او د کم زکات ورکړو نو دی بیا هغه حساب کتاب به وکړي چې ما په 5 لکو باندې زکات ورکړی، مال خدای پاک 6 لکه راکړي یا 7 لکه راکړي، نو 5 لکو هغه ادا شوی دی، 2 لکو هغه بیا دی ورکړي. صحیح. نو هغې حساب به بیا دی ولګوي. مفتی صاحب اکثر څه خلک داسې چې هغه وایي چې د زکات پیسې زه په یو ځای باندې چې کوم دی نشم پوره کولی، زما کومه تنخواه راځي زه وایم چې په هغې کې پر من حساب باندې چې کوم زه 2000 3000 یا 400 روپۍ د زکات راځي یا د کال حساب سري نو هغه زه پر منت ورکوم او دغه په قسطونو کې زه دا زکات چې کوم خپل اماونټ دی دا پوره کم، نو آیا دا هم ټیک ته بیا؟ او چې کله انسان یو ځای نشي ورکولی، یو ځای دغه بچت دومره نه دی، هغه ته دومره پیسې نه برابرېږي، نو دغه لږ لږ زکات ورکول دا هم ټیک دی. صحیح. دې کې څه ممانعت نشته، دا هم ټیک دی. صحیح. مفتی صاحب اکثر په دې خاندانونو کې کمیټي جوړه شوي، دغه کمیټۍ ته چې کوم دی نو دوی خپل زکات پیسې ورکړي او هغه کمیټي بیا مختلف څیزونه په دې باندې اخلي یا غریبانانو کې تقسیموي، فلاحي کارونه پې کوي، آیا دغه کمیټۍ ته ورکول هم ټیک دی؟ اسلام د دې خبرې سبق ورکوي چې زکات په ذریعه باندې د ضرورتمند، د حاجتمند هغه حاجتونه ضرورتونه پوره شي. خو د دپاره دغه کمیټې مشران دپاره یو نصیحت دی، یو مشوره ده چې ډېر کارونه داسې وي چې هغه د زکات په پیسو نه کیږي، د خیرات په پیسو کیږي. جی جی. نو دې کې بیا دغه فرق چې دی دا زکات پیسو باندې کم کار کیږي کم نه کیږي. لکه ما د خوراک خبره وکړله چې انسان خوراک که کور ته ورکړي، اوړه روجې دا فوډ آیټمز کور کې ورکړي نو زکات ادا شو. که راوغوښتو خوراک ورباندې وکړو اکه او ورله نه کړو نو په دې باندې زکات نه ادا کیږي. نو دې کې د باریک باریک خبرې وي، باریک باریک جزئیات وي، هغې د وجې نه بعض اوقات ادا شي، بعض اوقات ادا نه شي. نو هغې دپاره ښه مشوره او نصیحت دا دی چې دغه کمیټۍ والا خپل علاقې امام سره، یو عالم سره، یو مفتی سره د خپل هغه کم پروسیجر دی، کم طریقه کار دی، کم منصوبې دي، هغه ورسره شیر کړي چې دې کې موږ پیسې لګول غواړو دا ټیک دی که نه ټیکه. د هغې شرعي هغه جواب هغې حاصل کړي، زکات پیسې کوم ځای کې لګول شرعن ټیک دي، شریعت ورته جایز وي نو هغې کې دې ولګي، او کوم ځای کې ټیک نه دي نو هغې ځای نه بیا ځان وساتي. نو خپل ذهن باندې دغه پیسې کمیټې مشران له هغه لګول نه دي پکار، هغې باره کې هغه مشوره او هغې باره رهنمایي چې دغه علماو نه واخلي نو بیا دغه کمیټې هغه زکات لګول ټیک دي. صحیح. مفتی صاحب یو کوشچن راغلی دی چې یو انسان دی هغه ته د ګاډي ضرورت دی یا ورته موټر سایکل ضرورت دی، آیا دی د دغه زکات په پیسو باندې د خپل ضرورت پوره کولی شي؟ یو سټوډنټ دی یا بېروزګاره دی، هغه سره سایکل شته، موټر سایکل ضرورت دی، یا موټر سایکل شته هغه ته موټر ضرورت دی، او دومره پیسې خپلې نشته چې دی دا خپل حاجت پوره کړي. نو یاد ساتئ دی سوال نشي کولی، دی چاته ویلی نشي ماله زکات راکړه. خو که هغه رور پې پوه شو، رواره به پوه شو، تره به پوه شو، ماما به پوه شو زما دغه رشتهدار دی، دغه خبرې ضرورت دی، نو دی ولې دغه پیسې ورکولی شي. دغه شان سټوډنټ لا چې هغه روزانه کالج ته ځي راځي، پیدل ځي راځي، سایکل والا هغه اصل ټیک دی زکات پیسو نه، موټر سایکل والا هغه اصل ټیک دی. که موټر سایکل باندې ځي راځي، فیملی د ماشومان ډېر شو، موټر سایکل باندې تګ راتګ نه کیږي، نو د هغه دغه کس له چې هغه سره موټر سایکل شته هغه له موټر هغه اصل هم زکات پیسو نه ټیک دی. صحیح. زکات دپاره به سوال نه کوي، وینا به نه کوي، غواړي به نه، چاته به وایي نه، خو که څوک له ورکړي نو دا حاجت اصلیه دی. شریعت په نسبت باندې د انسان دا سورلي، خپل ذاتي کور، دا خپل خوراک خاک جامه پیزار دا حاجت اصلیه دی. حاجت اصلیه نه مراد دا چې د دون سره تړلې ضروري کارونه، نو دغه حاجت اصلیه کې هم دغه زکات لګول هغه ټیک دی. که یو انسان د خپل مزدورۍ، خپل محنت، د خپل تنخواه نه دغه شیونه نشي اخیستی نو بل سړی ورته دغه شیونه اخیستلو دپاره زکات ورکولی شي. صحیح. مفتی صاحب یو بل کوشچن هم رالیږلی دی چې یو انسان دی او د هغه کاروبار ایلیګل دی، غیر قانوني دی، او کله چرې هغه پیسې ګټي او بیا د دغه پیسو نه زکات وباسي او په دغه زکات باندې دی یو کس یا 2 کسه عمرې له لیږي د کال، نو آیا د زکات حق ادا شو که نه؟ او بیا چې دا کوم کسان عمرې لیدلي دي آیا د دوی عمرو شوه؟ اصل کې دا چې دی سمګلینګ یاد کو نو سمګلینګ اوس موږ پوه نه یو چې سمګلینګ د کوم یو شی ده. یو سمګلینګ دی د گاډو، یو سمګلینګ دی د سپیر پارټسو، نو دا داسې شیونه چې دا د ملکي قانون نه خلاف دی. ملکی قانون د خلاف د وجه نه
دې ته علما وایي دا کار نه دی پکار خو شریعت کې دا یو تجارت دی. صحیح. اکثر سمګلینګ په نشهیي څیزونو کې هم راځي، کله نشهیي او که دغه ما دغه خبرې تاسو راتلم که چېرې دغه سپیر پارټس او دا چې کوم جایز څیزونه دي د دې کاروبار نو د دې هغه پیسه هغه شانته حرامه قطعي نه ده. جی جی دا هغه شانته حرام نه ده څنګه چې د نشې هغه څیزونه چې کوم اشیا په زموږ په معاشره کې هغه به طور نشه استعمالیږي نو د هغې سمګلینګ هغه خلکو ته نقصان رسوي نو د هغې هغه حکم فقهاو په نسبت باندې هغه حرام قطعي دی. نو دا هغه پیسه چې کوم نشې او دغه شیانو باندې راغستل شي هغې په سمګلینګ باندې نو هغه پیسه هم حرامه ده او دغې په حرامه پیسو باندې کوم انسان ته پته وي چې دا حرامه پیسه ده نو په هغې باندې دغه کاروبار دغه روزګار او دغه حج عمرې دغه ترني کول پکار. دا عبادت دی، عبادت دپاره پاک شیونه پاک پیسه هغه استعمالول پکار دي. ټیک صحیح. که یو انسان ته پته نه وي په دغه پیسو باندې هغه لاړ شي نو آیا د هغه چې کوم عمره ده یا حج دی هغه عبادت د ده قبلیږي؟ دغه انسان ته پته نشته چې دا پیسې حرام دي که پته نه وه او د دغه پیسو باندې حج وکړو دغه عمره وکړله نو دغه پیسو باندې چې ده ته لا علم او ده ته پته نه و د دغه حج عمره چې دغه ټیک ته په هغې باندې غاړه خلاصه ده. صحیح. مفتي صاحب که د تیر پروګرام کې هم څه کوېسچنز پاتې شوي وو اکثر موږ ته چې کوم کوېسچن راځي موږ کوشش کوو چې د هغې مکمل جوابونه ورکړو خو که تاسو سره کوم کوېسچنز په وټساپ کې راغلي او هغه تاسو جواب ورکول غواړئ؟ جی زموږ یو ورور تېر هفته تپوس کړی خو ټایم کمی د وجې نه موږ جواب نه ورکړی. زموږ یو ورور عمان نه تیمور دا سوال رالیږلی و چې موږ دلته کې مزدوري کوو لږ لږې پیسې د کور جوړولو دپاره جمع کوو نو آیا په دغې پیسو باندې زکات شته او که نه؟ نو زموږ د ورور ته خواست دی چې دغه پیسې په دې باندې د آیټم واخلي دې باندې سریه واخلي هغه د کیدي په دا د سیمټ والا ورکړي چې موږ ته نه سیمټ اخلو، خښته والا ورکړي موږ ته نه خښته اخلو. دا پیسې د استعمال کې چې کله پیسې استعمال شوې نو بیا پې زکات نشته. خو که چېرې د ده کور جوړولو اراده ده خو کور جوړولو باندې چې وړوکي کور هم جوړېږي ډېر ساده کور هم جوړېږي نو سنګل سټوري کور هغه 10 لاک روپۍ 12 لاک روپۍ په هغې باندې خرچه راځي نو دلته 3 لاکه جمع شوي دي 4 لاکه جمع شوي دي هغه 12 لاک ته خبره رسوي نو دلته چې دا 3 لاکه جمع شوي په دې باندې بیا زکات راځي. که چېرې ده هغه په یو آیټم کې استعمال کړ د هغې باندې سریه واغسته بل څه واغسته نو بیا پې زکات نشته. او بل یو تپوس دوی کړی دی چې مونږ ګناهګار یو بعض اوقات قسم وکړو او بیا هغه کار وشي رانه کوم کار باندې قسم کړو دا کار به نه کوم بیا د هغې څه حکم دی نو مونږ مخکې قسم په پروګرام کې دی وضاحت کړو چې کله انسان قسم وکړي نو هغې کار ته کتل پکار دي کار جایز دی نو هغه قسم سر ته ورسي که کار ناجایز دی قسم دی مات کړي او د هغې کفاره به ورکړي. کفاره چې دغه 10 مسکینانو ته 2 ټایم روټۍ ورکول دي او که چېرې دا وس نه کړي 10 مسکینانو ته 10 جوړې جامه ورکړي که دومره وس هم نه کېږي غریب دی نو بیا به آخر کې 3 روژې نیسي. او آخري تپوس یو خور کړی دی چې زه ډېر غریبه یم او زما واده نږدې دی خو ما سره د خپل واده خرچې نشته ورور ما له زکات راکولی شي که نشي راکولی نو دې باندې هم مونږ تېر پروګرام کې خبره کړې وه چې د یو ورور خپل زکات پیسې د خور په واده کې استعمالولی شي یو تره خپل زکات پیسې رورې په واده کې استعمالولی شي نو د خور او د ورور دا ټول ناول حق دی نو که هغه زکات کې دغه پیسې خور له ورکوي او په هغې باندې دې له زکات هغه واده هغه ساز و سامان د زکات پیسو باندې اخلي نو دا جایز ده دا کیدی شي. صحیح. مفتی صاحب تاسو هم ډېره زیاته شکریه پروګرام کې شرکت کولو. کاشف صاحب تاسو هم ډېره مننه موږ ته پروګرام کې خپلې نعتونه وړاندې کړه. ګرانو کتونکو دا و د نن ورځې پروګرام په کوم کې چې موږ د زکات په مصارفو باندې تفصیلي خبرې اترې وکړې او موږ کوشش وکړو چې هغه خلک په دې معاشره کې موږ په ګوته کړو کوم چې دغه د زکات حقدار دي نو موږ د دغه پروګرام د تیر پروګرام کې هم موږ د دې ذکر کړو او په دې پروګرام کې هم د دې موږ ذکر وکړو چې دغه کم خلک دي پکار ده چې دغه خلکو ته د زکات دغه حقونه ورشي او د زکات مقصد هم دغه دی چې خپل مال صفا کو او نور چې کوم داسې حاجتمن خلک دي د هغوی دغه حاجتونه پوره شي. اسلام چې کوم دی یو مکمل دین دی او موږ ته د ژوند په هر یو ځای کې چې کوم دی نو رهنمایي راکړې ده او د ښه ژوند تیرولو چې کوم درس دی هغه موږ ته په اسلام کې چې کوم دی موجود دی او موږ ته ښکاره هم دی خو په دې باندې عمل کول ډېر زیات ضروري دي. د پروګرام وخت سر ته رسي اجازت واړو د الله